إليه آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. یوسف علیہ السلام رونا مصر ته دا درې کرتې راغلی دي. څلورم ځل باندې بیا مستقل غونډه کډه راوړې ده. یو ځل هغه راتګو چې کوم مخکې ذکر شول چې دوی رالو دانې واغستې او لاړ، او بیا ورسره یوسف علیه السلام ته نه تپوسونه وکړو او د خپل کور حال ورته وی ځان سره بابل رور راولی. نو دا دویم ځل چې کوم دی بیا رال او ځان سره کشر ور هم راوستو. مفسرین ذکر کوي چې یوسف علیه السلام د انتظام دپاره داسې وکړو چې د دوه کسو پینډې برابر کړه. وی تاسو لکه دوه کېنئ، نو چې دی دوه کېناستو نو 5 پینډې جوړې شوې. دا یو پکې یوازې هلکه خط یوازې پاتې شو، زه ته راځه ما سره به کښېنې. نو که داسې ډارکې بوزي خو هسې نه چې پوه شي پې، نو داسې طریقه او چل ورته ورښیي چې یاره په دې چل باندې خپل لورې ځان سره تېنه بیل کړو. نو ته هلکه زه ته زما خواته راشه ما سره به کښېنې ښه. نو دې تېنه ځان ته بوتو. بیا چې کوم دی وروسته زه خو تاسو ورځ نیمه خو لایي دمه به کوئ، ځئ تاسو چکر ته وځئ، تاسو خو اسم چې کوم دی اشنایي مخکې راغلی مصر ته لارې کوڅې پېژنئ، دا پکې میلمه دی خو ډېر نه دی راغلی. نو که ته نه ګرځې ته ما سره پاتې شه. نو دا رول به یې په دې پاتې کړو. قرطبي ذکر کړي دي چې بنیامین کله به وده شو نو یوسف علیه السلام به نه وده کېدو، ده به بویو. د وروروالي هغه محبت دارنګې د مور او پلار مینه یې پې ماتوله. نو دا به ورته ناست و، ده به چې کوم د هغه بینه و. نو چې څو ورځې دوی تېرې کړي چې کوم د هغه ورځې تېرې کړې و، د هغې نه پس بیا دوی چې کوم دی دوباره خپل علاقې ته ځي چې کوم دی نو انتظام یې وله برابر کړ. نو ولما دخلوا علی یوسف، کله چې دی داخل شول په یوسف علیه السلام باندې آوا الیه، نو پیوست یې که یوسف علیه السلام اخاه د ورور د خپل ځان سره. نو قال بیا فرمیل انی انا اخوک، زه ستا ورور یم، فلا تبتئس ته مه خفه کېږه بما کانوا یعملون، هغه چې دوی عمل کو. نو په دې کې اول یو ته ځان نه دی خولی، څو ورځې داسې تېرې شوې چې کوم دی بیا د هغې نه پس چې کوم دی دی ورسره خبرې کوي. تاسو څو وروڼه یې؟ جرمه خو داسې دا ستا وروڼه مې دي چې کوم دی، خو دا مېرني وروڼه مې دي. نو ورته ویې که زه ستا ورور شم چې کوم دی د یوسف په ځای باندې. نو هغه ورته ویې ورور به مې شیخ ته خو بادشاهي ډېره ښه ده، خو د راحیل زوی خو نه یې که نه. یوسف علیه السلام ډېر خفه شو. نو بیا یې ورته ځان وښو، زه یوسف یم ښه. نو چې ځان یې ورته وښو نو بیا ورته د ورور زه ستا د خوا نه نه ځم، زه به تا سره پاتې کېږم. یوسف علیه السلام ورته ویې چې پلار ډېر غم کې دی، نو چې تم پاتې شي ابه د غم نه هلاک شي، څنګه پاتې کېږي؟ بس وایي چې هر څه خو ځم نه. دا تمام د الله حکم و. ګنې یوسف علیه السلام ته څه پیچیدګي وه چې پلار یې خبر کړی وی، خو الله حکم هغه شانتې چلیږي. اوس تا پاتې کېدل به څه طریقه غواړي، پته به څه الزام لګوم چې پاتې شوی، که الزام لګي چې هر څه خو ځم نه. نو فلما جهزهم، کله چې دی تیاری وکړو بجهازهم په سامان تیارولو سره، جعل سقایة ویې ګرځو هغه لوښی د اوبو فی رحل اخیه په بار ضرور کې. سقایا چې په کم کې خلک وبس کی، دلته ورته سقایا وی. لږ وروسته را روان دی سواع الملک، پیمانه د بادشاه، هلته ورته پیمانه وی. منځ کې تطبیق دا دی چې اصل کې دا یو غټ جام جسې و بادشاه د اوبو د څکلو، چونکې دې وخت کې قادسالي ده، نو د اکرام او عزت دپاره هغه لوښې هغه باندې دا دانې پیمانه کوي. نو سقایا ده او اوس سواع ګرځېدلی دی. نو دای چې کوم دی په دې بار کې وله کېښو. ثم اذن مؤذن، بیا اعلان وکړو اعلان کوونکي ایتها العیر، ای قافلې والو، انکم لسارقون، بېشکه تاسو غلی زموږ لوښی ورک شو. ظاهري دا معلومیږي چې جعله کې ضمیر دا راجع دی یوسف علیه السلام ته، او ثم اذن بیا ضمیر پکې یوسف ته راجع. نو دا خو دروغ معلومیږي. امې دا لوښی د هغه په بار کې کېښو او بیا اعلان کوي تاسو غلا کړې ده، دا خو تا پکې سیز کې اخلی دی. نه دې نه دوه طریقو باندې جواب مختصر دا کولی شي. اول دا چې جعله کې ضمیر یوسف ته راجع کو، اذن مؤذن اعلان کوونکی یوسف نه دی، ځکه دا ذکر کېږي نکیره.
نجعل یوسف علیہ السلام وګرځو السقایا دغه د اوبوس کله لوخه په رحل اخی ثم اذن مؤذن به اعلان کون کی اعلان وکړو قافله چروانه شو د مزدورانو چې وکړه کله لوخه نشتا اسنه چې د قافلې سره تلې شابه اعلان وکړي چې لکه قافلې ولا ودرګي زمو لوخه نشتا نو اعلان بل چا کړی دی او هغه ته خو پته نه و چې دا لوخه ګنې یوسف علیہ السلام لوخه یوسف علیہ السلام یې خېده دویم کدا دوه زمایر تراجه کې یوسف علیہ السلام ته د بیا کلام حمل دی په توریه باندې نو جعل یوسف علیہ السلام وګرځو السقایا د اوبو د لوخه په رحل اخیه په بار ضرور کې ثم اذن به اعلان وکم مؤذن دی اعلان کوون کې چې یوسف علیہ السلام او دایوي ایتها العیر قافله والو انکم لسارقون بشک تاسو غلی دغلو قافله یوسف مو د پلار نه پټ کړي وو بیا مخرج کړي دی یوسف علیہ السلام مراد دا غلاوه او د دوی په ذهن کې د نږدې ټکی دی چې ګینه د لوخه پټ کړي دی د توریه وي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مدینه ته قریب شو صدیق صاحب ته وی چاته ما مخایا صدیق مخ کې دی او نبی علیہ السلام روسته روان دی چاته پوسو کو دا سړی سره څوک دی نو صدیق هغه پیژاندو وی رجود یهدنی الطریق دا ما سملګری دی لار راته خي نو د صدیق مراد دو چې دا سړی دی لار راته خي الله پیغمبر دی دین راته خي او د خلکو داخلو چې صدیق راغلی د مدینه کوسیو ته نه دی معلومي څوک سړی به ځان سملګری کړي د کوسو ته ورخی دا سه کلام چې ستا ذهن یو بل ته بل معنا ذهن کې واچي دا توریه قالو دی ورته اقبلوا علیه متوجه شول په دوی باندې ماذا تفقدون تاسو شي لټوي قالو دی ورته نفقد منګه طلب کو لټو سوا الملک پیمانه د بادشاه ولمن جاء به او چا چې دغه پیمانه راوړه حمل بعیر هغه د پر بار د اوخ یو بار د اوخ انعام کې ورکو وانا به زعیم او زي موارم چې دا بول ورکوم قالو دی ورته تالله قسم دی په الله باندې لقد علمتم تاخصتا سپو یې ما جئنا موږ راتل نه دی کړي لنفسد فی الارض چې فساد کو پزمکه کې اغلا خو فساد موږ فسادیان نه یو وما كنا سارقین او موږ نه یو غلو موږ نه یو زموږ نسب چې کوم دی دغلو نه دی ادا طریقې د انسان نسبی کنه خو اخلاق پدې کې چلیږي پلرونه چې مثال نکونه څنګه اولاد کې حق شان غرق رواني موږ د پیغمبرانو بچیو قالو دی ورته فما جزاؤه پس د بدله ان کنتم کاذبین کې تاسو دروغجن دغلا پتا سو کې رسوا شین به بل سزا ورکو قالو دی ورته جزاؤه بدله من اغه وجد فی رحله چې اومندل شي دغه په بار کې فهو جزاؤه د قبه بدلی چې چا غلا کړی وي اغه سړی به پکې پاتې کیږي د مصر قانون دو چې کم سړی غلا وکي ناغه بخو غربه او دو چند تاوان بتناواله دا د مصر طریقه و نه پدې کې بنیامین نشو کېنولې غلا یې کړی دا نو هی غربوا او باقی چې کنده ډبل تاوان بتنوالی به وزي خو اخوا چې کوم ده یوسف علی السلام داسې لار برابر کړ چې د کنعان قانون دی په خپل بیان کی د کنعان قانون دار چې کم سړی غلا وکي او غلا زر روپو ته رسیږي د غلا والا به د غلا نه چانه شوی دغه غلام به ګرځيږي د سره به غلامي نو دوی خپل قانون بیان کړي فرمای کذالک نجزی الظالمین موږ د قرنګ بدل ورکو ظالمانو ته موږ لوت هم د قصې بدل ورکو چې شاغلا کړي هغه د غبل کس غلام ګرځونو چې موږ چا کې غلا رسوا شه بستا غلامي بابا د انو د شروع کړه به اوعیتهم دغه په بوجونو باندې یو بوج لټي قبل وعاء اخیه مخکې د بوج درورنا ولیک ډایرک هغه ولټي اسنه چې پېښکی شي ثم استخرجها بيدار ويست من وعاء اخيه ضرور د بوج ضرورنا كذلك الله فرمای دارنګ کې د ناری یوسف من چلو یوسف علی السلام ته چلونم خب مسله می تا تړم بیا پاره کې کړي وا ما کان لري اخذ اخاه نو یوسف علی السلام چې دی ونی سي خپل ضرور په دین الملک په قانون د بادشاہ د مصر کې د مصر بادشاہ په قانون کې دانه شو کېنولې الا ان يشاء الله مگر هغه چې د الله خوښي نو دا رونو قانون ذکر کو پاغه کې د ایثار شو نرفع من پورته کو درجات درجه من نشاو چاله چې مخوښي وفوق كل ذي علم عليم او د پاسه د هر پوهنه بل پوهوي دو مطلب ویلیش انسانانو کې فوق كل ذي علم د هر عالم نه علیم بربل عالم نو تدا سمو چې د ټوله دنیا لوی عالم زېمخه د یو نه بل د پاسه بل د بل نه پاسه عالم وي بخاری کې بتا تراشی موسی علیہ السلام تقریر کوي تپوس دینه کیږي چې کم دی ستانه بل عالم شته وینا الله باندې دا خټه کې خو نه لګید ولی نشته ستانه بل عالم شته چې په لسمه پاره کې مضمون راځي
یا دویمه دا چې دلته مراد نه عالم نه الله دی وفوق كل ذي علم او د پاسه د هر عالم نه دنیا کې چې څومره انسان علم وکړي څومره اوچت شي د هغې د پاسه علیم یو لوی پاک او د علم والا ذات موجود دی چې الله دی لوی علم د الله دی قالو دی ورته وی ان یسرق کدی بنیامین غلا کړي فقط سرق اخ له تاخي سره غلا کړي و ضرور من قبل پخوا یره چې دا د مور بچی دی کنه دی په دې رک کې غلا ضرور غلا کړي ونه اوس یوسف علیه السلام څخه غلا کړي و نو په دې کې مختلف اقوال دي په یو دریو اکتفا کوي یو قول دا دی چې د مور د خوانه د دې نیکه چې کومونه هغه چرته ځان له بوت ساتلو بوت ساتلو په کور کې به پروت یې عبادت کوي نه کو خو بوت ونه یوسف علیه السلام د نیکه کور ته لاړ چې وی کته بوت دی جوغې ونی باري ورځو خلک د بوت پسې ګرځي لکه نشته یوسف علیه السلام غږ نه کوي بیا وروسته چالي دلې الګه خو یوسف د ځان سره صدیق هغه مات کړی دی نو دا غلا کړی و دا خو بوت شکنو د خپل نیکه یاد تازه کړو د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کړو بوت مات کړو خو دوی ورته غلا کړی ونو دویم قول پکې داسې عمر غلې دی یوسف علیه السلام چون کې ماشوم پاتې شوی دا ترور وړی دی نو ترور چې کوم دی د ځان سره دا ساتو چې لږ شانتې غټ شو نو پلار ورته وایي چې اوس یې واپس راولېږه او ترور پې هم وایي نه هغه وایي چې نه دا به زما سره دلته پلار مطالبه کوله نو ترور یې داسې کار وکړو چې پلار خو نه شو خفه کړی راویلېږه نو د ملا پسې د اسحاق علیه السلام د ملا یو کمربند و هغې پسې وتړوله دا خو ماشوم دی د ته خو پته نشته نو چې دی راغی د پلار کره چې کوم دی راویلېږه خپل زوی دی بوځه نو وروسته ترور زمونږ کمربند ورک شوی دی پسې ګرځي پته ولګېد هغه یوسف علیه السلام د ملا نه خدای زمونږ نه پټ کړی دی وګوره زمونږ نه اغلا کړی دی شاب اوس ماله واپس دا په غلا کې راکړی نو په غلا کې واپس دی نه بوت نو ترور سره مینه وه نو داسې خو له پلار ورکوه نو دا چل ورته جوړ کړو ده خو نو پټ کړی هغه پسې ترور تړلی و ورونه وایي ورور یې غلا کړی و نو دریم قول پکې داسې هم راغلی یعقوب علیه الصلاة والسلام کور کې وصیت کړی دی چې ګوره څوک راشي او سوال کوي نو بېنوا بیا نه لېږئ نو یو ځل چې کوم دی سایل سوالګر رالی سوال یې کوه په کور کې څوک شته نه یوسف علیه السلام کور کې ګرځي ګرځي څه شته نه یوه چرګه ونه هغه چرګه یې واخېسته هغه سالګر یې ورکړه ماښام زنانه د چرګې پسې ګرځي چرګه نشته یوسف علیه السلام ماشوم دی نه یارې غږ نه کوي نو چې چا لیدل هغه یا خو یوسف علیه السلام چې کوم دی پټه کړې ده هغه سوالګري ته ورکړې وه پټه کړې نه وه خو هره قصه چې وه خو دی ورته وي هغه رور یې غلا کړې وه نو ځکه دې رور هم غلا وکړه نه یوسف غلا کړې ده نه بنیامین غلا کړې ده او حکمت خبر شانتي و فاثرها یوسف دا خبره پټه کړه یوسف علیه السلام فی نفسه په خپل لکې خبره پټه کړه چې غلط تاسو یې که زیمه غله خو تاسو یې چې زه مو د پلار نه پټ کړی وم ولم یبدیها لهم دوی ته اظهار اونکو نو قاله داسې وی یا یې په لکې وی یا یې ښکاره ووی انتم تاسو شر مکانه شر یې په مرتبه کې والله اعلم الله پوهېږي بما تصفون هغه چې تاسو بیان کوئ قالو دوی ورته وی یا ایها العزیز نو بنیامین ته نه پاتې شو مفسرین ذکر کوي چې دوی مشوره وکړه چې کم دی نو درې مشورې وړاندې کړې درې مشورې چې کم دی دته وړاندې کړې لومبیا مشوره ده یاره چې دا خو ماشوم دی پلار یې ډېر زیات خفه کېږي پلار یې چې کم دی ډېر زیات په ده پسې خفه دی چې کم دی نو د ده په ځای باندې چې کم دی منتونه ورته وکړه سوالونه پرېږدې وه اوې نه دا زموږ قانون دی تاسو خپله قانون ذکر کو پرېږدم نه نو دې منت کار ونه کړو نو چې منت کار ونه کو اوس عوض شروع شو دویم نمبر عوض ورته وی خیر د زمونږ نه بل کس ونیسه نو یوسف علیه السلام دین هم انکار وکړو دا خو قرآن ذکر کوي درې مفسرین ذکر کوي چې دیم کار نه کو نو درې مې په زور نه کار اخیستو نو کېناسته مشوره یې وکړه چې دا رور ته په زور خلاصو نو داسې کار به وکړو چې په دې بازارونو به تقسیم شو او چې یو بازار کې کړي که وباسو که نه نو دا غونډ به چې کوم دی بېهوشه کړو بس خپل ورو به په زور روان نو به دا 10 واړه تقسیم شو باز د پلانکي بازار ته پلانکي دا غونډ خار به سملو یوې چې کوم دی د بادشاه دربار ته راولېږو یوسف علیه السلام خواته چې ته به دلته کړي که وباسي دا به غونډ چې کوم دی وغورځو ورور به ترې روان کړي دا تاریخي اقوال دي نو چې دا رالی نو یوسف علیه السلام خو هم د دې ورور دی هغې ته خو هم پته ده نو چې دی که به کم کس غصه شو داسې کړي که به ایستله نو بیا به چې خپل نسبي کس په لاس کېښود د غصه بیا سړه شوه نو دی رالی یوسف علیه السلام ته خبرې شروع کړې تیز وی دا ورور راسه پرېږدوئ نه یې پرېږدم نو دی داسې خبرې کوي ځان تیزوي په جوش کې ځان راولي چې اوس ځان کړي کې ته جوړ کړي
یوسف علیه السلام خپل زوی ته ویې دلته غلی ودرېږه چې زه اشاره وکړم نو د کاکاجي په دې ملا دې بیا لاس کېږدوه نو هغه ته خو پته نشته دا خو یوسف علیه السلام یې ورور دی او دا بل یې وراره دی چې نسبي کس په لاس کېږدي بیا دوی غوسه سړوه نو دی چې ښه ځان غوسه کړو چې اوس اواز کوي یوسف علیه السلام زوی ته ویې کاکا په لاس شا باندې لاس کېږدوه کاکاجي په سا چې لاس کېښود نو هغه یخ پخ شو غوسه ختمه زر راووت نورونو ته ویې راځئ په دې ښار کې زموږ نسبیان څوک شته په دوی زموږ زهر کار نه کوي یا ایها العزیز ای عزیز مصر ان له بشک در پر ابن پلار دی شیخن کبیرا شیخن دا بوډا دی په عمر کې ډیر عمر رسیده دی کبیرا کبیرن فی العلم ډیر لوی عالم دی فخذ احدنا ونیسه زموږ یو کس مکانه د په ځای باندې بل کس کېنوه انا نراک بشک موږ تعین من المحسنین د احسان کوونکو نه قال وی یوسف علیه السلام معاذ الله پناه غواړم الله باندې انا خود چې موږ ونیسو الا من وجدنا مگر هغه کس چې موږ موندلی متاعنا خپل سامان عنده د هغه په بار کې انا بشک موږ اذن په دې وخت کې چې بل کس ونیسو لظالمون ظالمان بشو فلما استیأسوا منه کله چې دوی ناامیده شول د یوسف علیه السلام نه خلصو نجیه ځان له شول جرګه کې ځان له بیا جرګه وکړه قال کبیرهم او مشر د دوی یا د عمر په لحاظ مشهور رویبیل یا چې کوم د عقل په لحاظ مشهور یهودا عام حضرات یهودا ذکر کوي علم تعلمو تاسو نه پوهیږئ ان اباکم بشک تاسو پلار قد اخذ علیکم اغست واستاسو نه موثقا من الله کلک وعده د الله په ذات هغه سره وعده کړی و چې بنیامین براولو اوس څنګه پرېږدئ او د دې سره سره ومن قبل او پخوا ما فرتم هغه چې تاسو کمې کړو په یوسف په شان د یوسف علیه السلام کې یو ځل مو یوسف ته نه پټ کو پلار مو ته مو هغه غم ورسو اوس چې دا پاتې شي دا بل غم ته ورسوي پلار به هلاک شي نغه ته یې زه خو نشم تللی ښه په دې حال باندې زه د پلار سره سترګې نشم میلاولی فلن ابرح الارض زب امیشم په دې ځمکه باندې به زه بلته مصر کې ناست یم حتی تر دې پورې اذن لی ابي چې پلار راته اجازه وکړي یا خو پلار وی چې راشه نو درځم به خو داسې د پلار سره مخ نشم کولی او دویم او یحکم الله لی یا الله فیصله وکړي زما دپاره په خلاصولو د ورور باندې هغې پورې به ناست یم چې څو بنیامین خلاص شوی نه د ځان سره مې بوتلی نه نو ځم نه وهو د الله پاک خیر الحاکمین غوره فیصله کوونکی دی او دې نورو ته وایي ارجعو تاسو واپس شئ الى ابيكم زي لاړ شي پلار خواته فقولوا ورته ویا بانا ای زنګ پلار ان ابنک بشک استاد وی سرقه غلای کړي وا غلای کړي خو دارونه په خپل هم شکیان دي چې زمونږ په نسب کې خو غلا نشته اخر دا څنګه غلا وشوله نو ځکه ورته وی زوی د غلا کړي و ځکه چې موږ وکړو بار نه خیسیز راووتو خو ما شهیدنا موږ په دې ګوی نه کوخه غلا رسوا شوی وا خو موږ دا ګوی نه کو چې زمونږ ورور غل دی الا بما علمنا مگر هغه چې موږ معلوم کړو موږ وکړو چې د بار نه شی راووتو نو وما كنا موږ نه یو للغیب حافظین د غیب دپاره حفاظت کوونکي موږ ته څه پته وه چې داسې مسله به پیدا کیږي دا خو زنګ مدعا ده که ستا را باندې یقین نه واسأل القریة التي تپوس وکړه د هغه کلي نه کنا فیها چې په کم کلي کې موږ یو مصر ته څوک راولېږه ستا بچی جمدی دی په مصر کې په قید کې غلام دی نور خو مصر کې شتې دې کلیوانه معلومات وکړه ولعیر التي او د هغه قابلین اقبلنا فیها چې په کم کې موږ راغلي یو زموږ سره په دې سفر کې ملګري دي هغه ملګرو نه تپوس وکړه و انا لصادقون بېشکه موږ رښتوني یو خبر لاړ چې پلار خبر شو نو قال هغه ورته بل سولت لکم بلکې دا ښایسته کړي تاسو ته انفسکم ستاسو نفسونو امره دا کار دا اجتهادي ټکي وي نو کله مجتهد مصیب شي مخکې ویلو مصیب و دلته وی چې کوم د اجتهاد صحیح نشو خو دا چې کوم دی غمونو راغستی پلار نو ځکه هغه شانې خبره بیا کوي فصبر جمیل عسى الله قریب ده چې الله پاک ان یأتیني ما تراولي بهم جمیعا په دې غونډو باندې ام یوسف ام رورو ام یهودا انه بشک د الله پاک هو العلیم الحکیم دا پوهه د حکمت والا دی وتولى عنهم وګرځېد د دوی نه وقال وی یا اسف ای غم علی یوسف علیه السلام باندې ای غم په یوسف سعید ابن جبیر صاحب چې کوم دی فرمایي دی امت ته الله یو ښکلې کلمه ورکړې ده چې غم راشي نو څه به وایي انا لله و انا الیه راجعون وی که دا د مخکینو امتونو سره وی نو پکار ده چې یوسف علیه السلام پلار ویلی وی هغه دا وی یا اسف علی افسوس په یوسف باندې ادا کلمه ونه وی وبیضت عیناه سپینې شوې وې د سترګې من الحزن د غم نه خفګان نه سترګې سپینې شوې دي فهو کظیم دی ډکو د خفګان نه قالو بچو ورته وی د یوسف علیه السلام فریاد اوسم کوي نو بچو نور ورته وی تالله قسم دی په الله تفتؤ اصل کې لا تفتؤ نفی چې په نفی داخله شي اثبات پیدا کوي همیشه یې ته تذکر یوسف یادوي یوسف علیه السلام ګوره یوسف په کومه زمانه کې ورک دی او تی بیا مغه یوسف وایي
حتی تر دې تکونه چې شي ته حردون نږدې مرګ ته بابا دا مه یادوه مرګ ته ورسېدلې او تکونه یا به ته شي من الهالکین د وفات کېدونکو نه وفات بشي قال پلار ورته انما اشکو بېشکه زه وړاندې کومه بس خپل خفګان و حزن او خپل غم بس او حزن دواړه غم ته وي خو بس هغه ته وي چې د هغه اظهار وکړی شي حزن هغه ته وي چې د هغه اظهار ونه کړی شي وړکې ساتې زه وړاندې کومه بس خپل خفګان و حزن خپل غم دړه الی الله الله تعالی اعلم پوهېږي من الله د الله د خوا نه ما لا تعلمون هغه چې په تاسو نه پوهېږئ یا بني ای بچو اذهبوا تاسو لاړ شئ فتحسسوا تاسو تفتیش وکئ من یوسف د یوسف علیه السلام و اخیه او د هغه د ورور دا په دریم ځل باندې بیا لیږي خو ورته وایي یوسف ولټوئ د هغه ورور ولټوئ یهودا نه یادوئ ځکه نه یادوئ چې یهودا خو پخپله ناست دی هغه پخپله ناست دی نو د هغه تذکره ځکه نه کوي ولا تیأسوا تاسو مه نه امیده کېږئ من روح الله د الله د رحمت نه انه بېشکه شان د دی لا ییأسو نه امیده کېږي من روح الله د الله د رحمت نه الا القوم الکافرون مگر قوم کافران دا نه امیدئ فلما دخلوا عليه کله چې داخل شول په یوسف علیه السلام نو قالوا ورته یا ایها العزیز ای عزیزی مصر مسنا رسېدلی موږ ته و اهلنا زموږ اهل ته الضر ضرر ډېر چې کم دی او لږ ډېر چې کم دی پریشانو خراب کړو وجئنا موږ راته کړي بې بدعات مزجاتن په پیسو کوټو سره څه بعضې سرمنې او بعضې شیزونه ځان سره وړي دا پیسې خو کوټه دي په دسه کېږي هم نه خو فاوفی لنا الکیل موږ ته پوره راکه پیمانه بیر له خان بار هم راکه وتصدق علینا خیرات وکړه په موږ باندې یا خو هغه موقع وه چې ځمکې ته یې راچو هغه موقع وه په سپېړې وهه چا له فریاد نه اورېده او یا موقع دې ته راورسېدله سوال ورته کوي تصدق علینا خیرات د نه غواړو محسنینو ته الله داسې بدله ورکوي ښه نجزي المحسنین محسن کم ځای ته ورسېدو چې چا ورسره زیاتی کو هغې ورته مخې ته سوالګری کېنو ان الله بېشک الله پاک یجزي المتصدقین بدله ورکوي خیرات کوونکو ته قال د ورته ووې هل علمتم پته ولګېده چې غم پریشانی انتها ته ورسېدله ښه الله ورته اوس ورته ځان ښکاره که دی ورته ویل هل علمتم تاسو ته پته ما فعلتم تاسې څه کړي بیوسف په یوسف علیه السلام باندې و اخیه او د هغه په ورور باندې ورور سره خو دوی څه کړي نه دي خو د یوسف علیه السلام سره چې څه شوي دي هغه په ورور هم شوي دي ځکه چې ورور یې د ورور نه بیل کو او دغه ورور ته غمونه او مصیبتونه ورورسول دا هغه سره هغه تکلیف و اذ انتم جاهلون انبیا ډېر لوی خلک وي ګوره هغه خبره ته یاده کړه خو فی الحال وله عذر هم بیانوي چې خفه نه شي وایي خیر دی چې تاسو نه پوهېدلی ښه رونو تاسو نه پوهېد اذ انتم جاهلون تاسو نه پوهېدلی چې ورور سره څوک داسې نه کوي نه په ناپوهۍ مو داسې کړي دا له عذر هم بیان کړه قالو دی ورته وی انک لانت یوسف آیا ته یوسفي نو چې داسې ښې ورته په زور زیر وکتل نو قال د ورته انا یوسف او زه یوسف یم وهذا اخي دا زما ورور دی ساکا تاسو مې ورونه خدای مې ساکا ورور دی قد من الله علینا تاخي سر احسان وکړه الله په موږ باندې انه بشک شان د دې من یتقي چې څوک تقوا اختیار کوي ويصبر او صبر کوي فإن الله بشک الله پاک لا یضيع نه بربادي اجر المحسنین اجر د نیکانو قالو دی ورته الله قسم دی په الله لقد آثرك الله تاخي سر غورکو الله تعالی علینا په موږ باندې یقینا الله تعالی فضیلت درکو وَإِن كُنَّا بِشَكَ مَنْ غَيُّ لَخَاطِئِينَ خطا کاریو قال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وتوف لا تثریب فی الحال معاف کړه لا تثریب علیکم اليوم نشته ملامت پتا سبحان نن ورځې تاسو ملامت قدر نه د مخکې چې خبره وته یاد کړه تاسو ورور هم نو وتوي تاسو نه پوهېدلی چې خفه نشي دوی تخپل ملامتیا مخې ته ودرېدله هغه ورته وی زه تاسو نه ملامت کوم نبی کریم علیه السلام فتح مکه کې چې رالی که نه او دا مشرکان تمام راغلي مکه مکه بیت الله دننه ډک دی او په دې د غلاپونو پسې نښتي دي نبی کریم علیه السلام رالی دا غونډې راویسته ودرول سمو خیال دی نو هر سړي ته خپل کردار معلوم دی چې دی پیغمبر علیه صلات وسلام ته څومره تکلیف رسولی دی یو اشکال نبی علیه السلام چې کم دی آرام ته نه دی پرېښی نو ورته زموږ ورور نو زمونږ رورې مونږ تا نه د خیر تمه کوو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل لا تثریب بدل خو نه علمه په دې چې څه مو راسره کړي په تا هغې ملامتۍ قدرې ته هم نه ویم د انبیاو بل شانتې لوی اخلاقي ښه په کار خو دا وه چې بدل ته نه والم خو نه بدل هم نه په کار ده چې کم از کم هلکه تا ما سره داسې بد ولې کول وایي دا ملامتۍ د باندې هم نه اچوم دې ته عتقا وایي
یغفر الله لكم الله دې تاسو بخي وهو ارحم الراحمین دا رحم کوونکی د رحم کوونکو نه دی یوسف علیه السلام دارونه فی الحال معاب کړه په خلاف د پلار نه اذهبوا بقمیص تاسو ویسي زما کمیس هذا چې دا فالقوه دا واچوي علی وجه ابي په مخ د پلار یاتی بصیر براشي لیدون کې نظر به ټیک شي واتونی باهلکم تاسو را ول خپل اهل اجمعین ټول د دې جنبال تسل دانه وړي خو بس غونډل ترا شي خارتا دا څومره کسانو 73 دویم قول دی دا چې کوم دی 93 کسانو مشهور دا قولونه دي ولما فصلت العير کله چې جدا شوله قافله د مصر نه قافله روانه شوله او د دې ځنه الته د کنعان پورې چې کوم دی 8 ورځې یا 9 ورځې مزل دی قال ابوهم او پلار انی لاجد بشک ز بیا مزمری یوسف خوشبوئی د یوسف علی السلام لولا ان تفندون کتا سمات بی وقف نوای تفندون فنادى العقل چې عقل چې کوم دی خراب شي عقل کمزوري شي بی عقل شي تاسو ماته بی عقل نه وای د یوسف علی السلام خوشبوئی راځي دا د الله جدا تقسیم وګوره آلته په کنعان کې په کوی کې پروت دی په 3 مرحله 3 چې کوم دی پرلنګ کې او پلار ته خوشبوئی نه راځي او دی خو د مصر نه کمیس روان شو د کمیس خوشبوئی ته رسیږي نو قالو دی ورته وی الله قسم دی په الله انک بشک تلفی ضلالک القدیم خامخای په محبت په خوانی کې هغه بخانه محبت وسم پړه کې دی فلما ان جاء البشیر هر کله چې را لې زیر القاه وی چو کمیس علی وجه په مخ د پلار فرتد بصویر واپس شلیدون کې قال پلار وته علم اقول لكم ما تستنویل انی اعلم بشک ز پویګ من الله د الله د خوانه ما لا تعلمون هغه چې پتا سو نه پویګی قالو دی بچو ورته ابانا ایزن پلار استغفر لنا متبخنا وکذنوبنا زمون د ګناهونو زمون د پر معافی د الله نه وغواړه ان كنا خاطئين بشک من یو خطا کار قال پلار وته سوف استغفر لكم زر دې چې زب استاز د پر بخنه وغواړم ربي د خپل ربنا الله نه بغواړم خو په حال نه انه بشک الله پاک هو الغفور الرحیم دا بخون کې مهربان دی نو یوسف علی السلام په حال معاف کړه پلار چې کم دی په حال معاف نکړه وای روسته بدله بخنه غواړم نو د چا کار اوچت دی بعضی وای د یوسف علی السلام کار اوچتو دا ځوان دی په ځوان کې سخا زیاتې بوډاګانو کې سخا کمی ښه ضرورت شو نو بوډا نسیز مغواړه بوډاګان شومن وي دی چاله سیز نه ورکوي ځوان نسیز غواړه چې کنده د ځوان په طبیعت کې سخا یې وګوره یوسف علی السلام نه معافي غواړي په حال معاف کړه او پلار بوډا دی نه هغه په قلار بدله معافي غواړم خفل حال معاف نکړه نو داسې طریقې چې ځوان نسیز غواړه په دې کې سخا پرتی نو په بعضې دا ذکر کوي بعضې فرمایي نه محققین دا ذکر کوي داسې نه د خبره الټه بهتر ده یوسف علیه السلام هغه هم د الله پیغمبر دی یعقوب علیه السلام هم د الله پیغمبر دی خو یعقوب علیه السلام بوډا پیغمبر دی د بوډاګانو تجربه ډیره زیاتې په نسبت د ځوانانو باندې نو یوسف علیه السلام خو فی الحال معاف کړو وجه دا و چې دا د خپل حق وستا خوښه د معاف کې نه معاف کې او بوډا پیغمبر هغه ځکه نه معاف کوي چې دا حق خدا غنه دی حق د زوی دی مخکې زه دا وګورم چې یوسف معاف کوي که نه د پردی حق معاف کې نه ځکه پلارو ته فی الحال معافي ونه کړه یو ځل د یوسف نه به تحقیق کومه تاسو هغه سره زیاتی کړی دی دا پردی حق دی پردی حق څوک نه معاف کوي نو ځکه تاخیر وکړو یوه دویمه دا ده چې یعقوب علیه السلام خو بوډا پیغمبر ډېر لوی تجربه کار دی اوس که تاسو دپاره دعا غواړم دا به دومره اثر نه کوي په قلار دله دعا غواړم چې نیمه شپه شي او په دې اخري شپه کې دعا غواړم چې الله دعا قبلوي چې تاسو معاف شئ تاسو معاف شئ نو دا کامله دعا ولا غواړي نو ځکه فی الحال دعا ونه کړه ورته سوف استغفر لكم ربي انه بشک الله هو الغفور الرحیم فلما دخلوا على یوسف غونډه قافله را روانه شوه مصر ته داخل شر په یوسف علیه السلام آوا الیه پیوسته کو د خپل ځان سره ابویه مور او پلار وقال و ادخل مصر داخل شي خار ته یوسف علیه السلام استقبال د پروته سره 4000 کسانو سره وته استقبال وش ان شاء الله کذا الله خو خشي امنین تاسو په امن یې دلته په امن باندې نه دا خوراکا اسکاک بل ارڅبا محفوظي ورفع ابويه پورته کړه مور خپل العرش په تخ باندې کم چې د وزیر سپ تخو په غي باندې دا غون کې ناستل او چې کله کې ناستل یوسف علی السلام په خپل صوفه کې ناستو وخروا له دی پری وتل یوسف علی السلام ته سجدا په سجده داغه قدر او تعظیم د پاره وړاندې د پاوله سپاره کې وې تعظیم او د قدر سجده مخکینو دینونو کې جایز و قالوا فرمایل یوسف علیہ السلام یا ابت ای بابا جی هذا تعبیر رؤیا یا دا زما تعبیر د خوبونو من قبل پخوا
منځ کې چې کوم دی فراق څونه تېر شوی، بعضې وایي 40 کاله، بعضې وایي 80 کاله، 80 کاله د فراق تېر شوي دي چې کوم دی، او د هغې نه پس هغه خوب تعبیر راغلی. قد جعلها ربي تاخي صدا وګرځو زما رب حقا رښتوني، وقد احسن بي الله زما سره احسان وکړو. دې ته چې کوم دی کارګزاري ورته وایي که نه، یعنې ملګري لاړ شي خدمت دپاره واپس راشي نو خپله غونډه قصه کوي. تاسو څه چل وکړه لکه تشکیل مو شوی چې کوم دی بهر، نو هلته مو څه وکړه، نو ځینې سړی په کارګزارۍ صحیح پوهېږي، ځینې په کارګزارۍ صحیح نه پوهېږي. ښه طالبي دې وکړه چې کوم دی، نو واپس کور ته راغلې، 15 میاشتې او کال پس کور ته راغلې، پلار تپوس کوي بچي راغلې او کوم مدرسه کې دې سبق وی، کومه درجه دې وه، نو اوس ته خپله کارګزاري شروع کړې. نو که صحیح کارګزاري پوهېږي نو یاره جي پلانې کتاب او پلانکې مولوي صاحب داسې ښکلی وی که نه، او پلانې کتاب مې داسې وی چې کوم دی دی په دونه وخت کې ختم کړو، نو دا هغه مقصد خبره دې وکړه. او چې کوم سړی په دې نه پوهېږي، یاره جي ته هم پلانکې مدرسه کې چې کوم دی ډېره آباده مدرسه ده، 15 چیلي به سار حلالول او 15 ماښام حلالول، او دا چې کوم دی چمنونه پکې دي، او جي دا 15 چته مدرسه ده، نه پته لګي ته په خبره نه پوهېږي. ښه ته دې دپاره تللی وې. دارنګې چې کوم دی 2 میاشتو کې لاړ شي، په کال کې لاړ شي چې کوم دی تللی وي قطر ته لاړې، دوبۍ ته بل خوا، نو واپس راغلې کارګزاري د نه اورئ. نو چې کوم سړی پوهېږي جي په ایرپورټ چې کوشو ډېر ښه علما ډېر ښه خلک وو، زموږ استقبال یې وکړو چې کوم دی، او بیا چې لاړو جو بس ګرځېدو محنت مو کو، هلته مو دا بیان وکړو دا کارګزاري چې دونه خلک اسلام ته رال، دونه مو چې کوم دی جوماتونه ویسته، دومره خلکو چې کوم دی د الله په لار کې ټیم ورکو، دا کار وشو، نو دی صحیح هغه انداز باندې خبره کوي. او چې کوم سړی په مقصد نه پوهېږي، هغه چې راشي جیل ته چې کوشو که نه، نو وزیر صاحب زموږ استقبال ته راغلی او کانټینټل هوټل ته یې بوتلو چې کوم دی، داسې چرګان او داسې ګډانې پخ کړي وو که نه، او بیا راله ګاډي راوسته چې کوم دی، ملک یې چکر یې م راکړې، پلانکې دغه ته یې چمن ته یې بوتلو، دې ځګینې ته یې بوتلو چې کوم دی، او دا هغه ملک ناشنا ملک ده که نه، یو ټماټر یې 3 دړۍ خیال کې راله خبره داسې ښه، نو پته لګي ته په څه نه پوهېږي. ښه ته د خوراک پسې تلی وې، نو کارګزاري دې ته وایي. اوس پلار چې کوم دی 80 کاله پس د بچي سناس دی، نو بچی کارګزاري اورئ، نو ورته وی قد احسن بي بابا الله احسان وکړ په موږ باندې، اذ اخرجني کله چې زه راویسته من السجن د جیل نه، بابا چې زه ستاسو نه بېل شوم چې کوم دی، نو زه جیل ته م تلی وم، جیل ته م تلی وم چې کوم دی، د جیل نه راویستم، او دا خو الله زما سره احسان وکړو. نو هغه ټوله قصه مختصر د زندګۍ کې یو سخت حالت د جیل راغلی و، د موجوده حکومت ته بابا نه هغه مخکې جیل مې هم تېر کړی، اوس د دې حال وجاء بكم من البدو، او تاسو یې راوستلی د باندې نه، ګوره الله احسان په تاسو که د باندې نه رالی. خپله کارګزاري په یو ټکي کې، د دې غونډه کورنۍ فیملی یو ټکي کې، منځ کې درونه او د چې څونه حالات تېر شوي درونو په یو ټکي کې، من بعد ان نزغ الشیطان، پس د هغې نه چې وسوسه اچولې وه شیطان بین زما په منځ کې او بین اخوتي په ما بین درونو زما کې، رونو چې کوم دی تا نه پټ کړی وم، خو هغه نوره قصه نه کوي، دا شیطان و چې د رونو زما منځ کې داسې جال واچوخه، تمامه قصه بس په یو ټکي کې، کارګزاري مختصر، او دا 3 وړه مقصدونه راباندې شو. ان ربي بشک زما رب لطیف ډېر باریک بین خبردار دی، لما یشاء هغه چې د الله خوښه شي، انه بشک الله پاک هو العلیم الحکیم دا پوهه دی او حکمت والا دی. نو دا چې کوم دی اوس د امن او سکون زندگی شروع شوله، خوشحاله زندگی ویلی شي چې یعقوب علیه السلام 23 سال چې کوم دی بیا دلته په خوشحالۍ تیر کړي دي، 23 سال پس چې کوم دی بیا یعقوب علیه السلام وفات شو. نو چې وفات شو نو بچي ته نصیحت وکړو، بچیا چې زه وفات شم ګوره ما به د خپل نیکه ملک ته رسېږه، نو د دې ځای نه چې وفات شو نو بیا ورسو شام ته. یعقوب علیه السلام ته یعقوب ځکه وایي چې د سره 2 ورور برق پیدا شو، هغه په شام کې اوسېده، بیا چې هلته ورسو په هغه ورځ باندې هغه مړ دی، نو دواړه په یو قبر کې هم دفن کړي دي. بیا چې کوم دی یوسف علیه السلام ویلی شي 120 سال عمر الله نه پس دا سوال، ربي ای زما رب قد آتیتنی تاخیص تا ما ترا کړی من الملک بادشاهي، وعلمتنی تا مل تعلیم را کړی من تعبیل الاحادیث تعبیر د خوبونو، فاطر السماوات والارض پیدا کوونکی د اسمانونو او د ځمکو، انت ولی تو زما مددګار ناصر فی الدنیا والآخره، په دنیا او آخرت کې، توفنی ما وفات کې مسلمه په اسلام. بعضې فرمایي انبیاو کې د مرګ سوال صرف یوسف علیه السلام کړی دی، توفنی مسلمه. او دویم احتمال دا دی چې دا د مرګ سوال نه دی، اول اسپاره کې مې تا ته مضمون ذکر کوو چې د مرګ سوال به نه کې، او دا سوال کوي چې الله ژوند کې مې خیري نو ژوند راکړي،
او که په مرګ کې مې خیر نو مرګ راکې. نو یوسف علیه السلام دوام د اسلام سوال کوي، د مرګ سوال نه کوي. توفنی اسلام کې مې دایم اوساتې چې مرګ راځي نه په اسلام به وفات شم. والحقني بالصالحین، ما پیوسته کې د صالحانو سره. ذلک دا من انباء الغیب، د خبراتو د غیب نه دي. نوحیه الیک، موږ وحی کوو تا ته. وما كنت لدیهم، ته نه وې د دوی سره اذ اجمعوا، کله چې دوی راجمع شول امرهم په امر د دې رونو باندې. دی راجمع شو مشوره کوله. وهم یمکرون، او دوی تدبیر کو په شان د یوسف علیه السلام کې. دا ټوله قصه ته بیان کړه. نو الله پیغمبر علیه السلام ته موجودی په دې وخت کې ته دوی نه څه خبر وي؟ تا خو ته علیم خبیر ذات خبر درکو، نو ته د الله پیغمبر یې. وما كنت لديهم، او تنبي دوی سره اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. وما اکثر الناس، نبی اکثر د انسانانو، ولو حرصت اگر کتو حرس کې بمؤمنین، ایمان راوړونکي. دی تا نه تپوس وکړو، تا جواب وکړو، په کار خو دا و چې دوی ایمان راوړی وی، خو الله فرمایي اکثر داسې وي چې هغوی ایمان نه راوړي. وما تسألهم، او مانع د دې ایمان نه په دوی څه تاوان خو هم نه دی چې ګینې څه بوج او تاوان پرې راځي. ته نه غواړې د دوی نه من اجر څه مزدوري او تنخواه. ان هو نه دی دا الا ذکر، مګر دا نصیحت دی للعالمین، دپاره د مخلوق. وکأی من آیت، ډېر د نشاناتو نه، فی السماوات، په اسمانونو کې، والارض، او په ځمکو کې. اسمان او د ځمکې نشانات وي. یمرون علیها، دوی تیریږي په دې باندې، دغه نشانات ښیي. وهم عنها معرضون، ادي داغینه اعراض کوونکی وي. وما يؤمن اکثرهم، ایمان نه راوړي اکثر د دوی نه، بالله په الله باندې، الا وهم مشرکون، مگر دوی وي شرک کوونکی. ډېر خلک داسې وي ایمان راوړي خو بیا د ایمان په تقاضې نه پوهېږي، بیا د الله سره شرک کې مبتلا شي. افامینو، آیا دوی به په امن شي ان تأتیهم، چې راشي دوی ته غاشیة پټون کې عذاب، من عذاب الله، د الله د عذابونو نه، داسې عذاب چې دوی پکې غونډ پټ شي، نو معنی سخت عذاب. او تأتیهم، یا راشي دوی ته ساعت قیامت، بغتة ناڅاپه، وهم لا یشعرون، دوی به نه پوهېږي. قل ورته وایه هذه سبیلی، هذه دا چې کوم مخکې بیان شو د الله وحدانیت، سبیلی دا زما لار د ادعو الی الله، زرا بلم الله ته انسانان، علی بصیرة په دلیل سره، د الله وحدانیت ته خلق را بلم او دلیل سره خبره کوم. انا ومن اتبعنی، او هغه څوک چې زما تابعدار وي، زما چې څونه متبعین دي هغې به د الله وحدانیت ته خلق په دلیل را بلي. وسبحان الله، پاک دی الله پاک. وما انا من المشرکین، او زه نه یم د مشرکانو نه. وما ارسلنا من قبلک، او ما نه د لېږلی ستا نه مخکې الا رجال، مګر ما چې لېږلي انبیان هغه سړي وو. نوحي الیه، من وحی کوله هغوی ته، من اهل القرى، د کلو والونه. افلم یسیرو، آیا دوی نه ګرځي فی الارض په ځمکه کې، فینظرو، پس دوی وګوري کیف کان عاقبة الذین، څنګه انجام د هغه کسانو، من قبلهم چې مخکې د دوی نه وو، د دوی نه مخکې د انبیا مخالفین الله هلاک کړه. ولدار الاخرة، او خامخا کور د آخرت، خیر دا غوره دی، للذین اتقوا، هغه کسان دپاره چې تقوا کوي. افلا تعقلون، آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ؟ حتی تر دې اذا استیأس الرسل، ما انبیاء را اولیگل، حتی تر دې اذا استیأس الرسل، چې نا امید بشول انبیاء، هغوی به د دوی نه د ایمان تمه کټ شوله چې دا خلک ایمان نه راوړي. وظنوا، دوی به یقین وکړو. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها هغه داسې معنا کوي، ظنوا معنا د یقین سره وي، او دا کذبو دا په معنا د کذبو مشدد وي. وظنوا، او دوی به یقین وکړو، انهم بشک دغه انبیاء قد کذبوا، یقینا دا هغوی تکذیب وکړی شو. د انبیاء خبره چا ونه منله چې خبره به دې ته ورسېدله، نو بیا جاءهم نصرنا. او دوی مطلب داسې ویلی شي چې کوم قرت متواتره دی چې ظنو په خپله معنا سره، او کذبو دا مخفف دی. نو ظنو ګمان به وکړو دغه ملګرو د پیغمبر، کوم چې د پیغمبر ملګري وو، دوی به ګمان وکړو، یا چې کوم مخالفین د پیغمبرو دوی به ګمان وکړو، انهم چې دغه انبیا قد کذبوا، تحقیق سره د هغوی تکذیب وکړی شو د الله د خوا نه. الله سره وعده کړې وه، خو لیکن د خلکو د انبیاو مخالفت وکړو دې حد ته ورسېدو چې انبیا په غمونو مصیبتونو کې راتو دي، او الله پاک لا فی الحال امداد نه دی کړی. نو د خپلو مؤمنانو به دا ګمان وکړو چې ګینې الله د پیغمبر امداد نه کوي، نو او یا به د کافرانو دا ګمان وکړو چې د دې پیغمبر ګینې الله امداد نه کوي، چې دا غم پریشانی به دې حد ته ورسېدله. نو جاءهم نصرنا، بیا به رالی زموږ امداد. فنجیه موږ به خلاصې ورکړو من نشاء، چاله چې زموږ خوښه شوه. ولا یرد بأسنا، نه واپس کېږي زموږ عذاب عن القوم المجرمین، د قوم مجرمانو نه. لقد کان فی قصصهم، تحقیق سره د دې په دې بیان کې یوسف علیه السلام او د هغه رونه
په دې بیان کې عبرت النصیحت دی لأولی الالباب د پاره د خاوندانو د عقل. ما کان حدیثا یفترا نه د قرآن کریم واقع چې د ځانه جوړه شوي، دا د ځان خبر نه دی. ولکن تصدیق الذی، لیکن دا تصدیق د هغې دی بین یدیه چې د نه مخکې کتابونه وتفصیل کل شی، دا تفصیل د هر یو څیز دی. وهدن دا هدایت دی، ورحمتا او دا رحمت دی لقوم یؤمنون، دغه قوم د پاره چې ایمان راوړي. بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الرعد وړاندې صورت اختتام په ترغیب باندې قرآن کریم ته، د دې صورت چې کوم د ابتدا ده په ترغیب باندې قرآن کریم ته. الف لام را دې ته حروف مقطعات وي، معنا حقیقي باندې الله پوهه ده او معنا تاویلی څه حضرت داسې کوي. الف معنا اسرار، لام معنا لطائف، او میم معنا موزیل الشبهات، او را معنا راشده. نو څوک تاویل دا کوي اسرار لطائف، هغه د راز خبرې باریکې د راز خبرې کوم چې د راز خبرې د ډېرې باریکې دي، هغه خبرې موزیل الشبهات چې په دې باندې شوبې ختمیږي. راشده صحیح لار درخی. تلک آیات الکتاب، هغه د آیاتونه د کتاب دي. والذي هغه انزل الیک چې نازلیږي تا ته من ربک طرفه د رب ستانه الحق دا حق دی. ولکن اکثر الناس، لیکن ډېر د انسانانو نه لا یؤمنون، دوی ایمان نه راوړي. ایمان نه راوړي خو په دې وجه نه چې ګینې قرآن په حقانیت نه پوهیږي خو عنادن. الله الذي، الله هغه ذات دی. الله مرفوع، رفع السماوات ولا خبر ویلې شي، یا رفع دا حال ویلې شي، نو هو مبتدا به تر وباسي. هو دغه الله، الله الذي هغه ذات دی رفع السماوات چې پورته کړي د اسمانونه بغیر عمد. دوه ترجمه کوي، یو دا چې دا به هغه چې کوم دی ترونه دا صفت که د پاره د بغیر عمد، نه معنا دا شوه الله پورته کړي اسمانونه بغیر عمد، بغیر د ستنونه. ترونها د سستنې چې تاسو وینئ، دا سستنې نشته چې تی وینې، دا ستنې نشته. نور ستنې شته، هغه د نور ستنې دي، خو دا ستنې نشته چې تی وینې. او دویم دا چې په دې سره نفي د تمامو چې د سره ستن نشته. الله پورته کړي اسمانونه بغیر عمدین، بغیر د ستنونه. ترونها تاسو ورته ګورئ، په خپلو ته وګوره ستنې کم دي. داسې عظیم جسم پیدا کول، بیا بې ستنو ودرول. ثم استوى، بیا الله مستوي دی څنګه چې د الله د شان مناسب دی. علی العرش، په عرش باندې. وسخر الشمس والقمر، او تابع کړي الله انور او سپوږمۍ. کلون دا هر یو یجري چلیږي لاجل مسمى، دا غټې مقرر د پاره. د دې نور حرکات دا د الله په علم کې دي چې څو حرکات به کوي. د سپوږمۍ حرکات حدیث د مسلم کې راغلی دي چې دا نور حرکت کوي نه چې مدار پوره کړي نه الله ته په سجده پریوزي. الله مخکې لاړ شم، الله ته اجازه وکړي لاړ شم، بیا بل ځل بیا هر ځل باندې د الله نه اجازه غواړي سجده کوي. یو موقع به داسې راشي چې دا راشي سجده وکړي، الله مخکې لاړ شم، الله به ورته نه واپس شه، بیا به واپس راشي. نو بیا به د خپل حرکت شروع کړي. الله چې دله څومره حرکتونه مقرر کړي چې اقا پوره شو، بیا به د انور الله راون غاړي. یجری دا چلیږي لاجل مسمى. یدبر الامر، دا الله تدبیر کوي د کارونو. یفصل الآیات، په تفصیل بیانوي آیاتونه. لعلکم، دې لپاره چې تاسو بلقاء ربکم، په ملاقات د خپل رب باندې توقنون، تاسو یقین وکئ. وهو الذي، الله هغه ذات دی مد الارض چې خوره کړې د ځمکه، دا ځمکه الله خوره کړه. اوس که دا څوک ثابتوي کورواله، دا غټواله چې کم دی په هغه کې چې کم پلانواله معلومیږي، دا د کورویت سره خلاف نه دی، خو ډېر عظیم جسم دی. نو موت ته خوره ښکاري. وجعل فيها، ګرځولي په دې ځمکه باندې رواسي غرونه و انهار او نهرونه. ومن كل الثمرات، او هر قسم میوې. جعل فيها، ګرځولي په دې کې زوجین، جوړه جوړه، اثنین، دوه دوه. نو څه چې کم دی لمدې میوې وي، دا الوچي دی او دا خوبانې دی، سوچې میوې وي، دا پسته ده او دا غوزان دي. همدارنګې چې کوم دی څه خوږې میوې وي او څه تروي وي، څه په رنګ کې سپینې وي، څه په رنګ کې تورې وي، داسې چې کوم دی زوجین. یغشي اللیل النهار، پټی الله په شپې باندې ورځ. ان فی ذلک، بېشکه په دې کې لآیات، نشانات دي لقوم یتفکرون، هغه قوم دپاره چې دوی فکر کوي. وفي الارض، او په دې ځمکه قطع، ټوکړي دي متجاورات، د یو بل سره لګېدلې. دا ځمکه یو بل سره ټوکړې ټوکړې لګېدلې ځمکه ده. نو یوه ځمکه چې کوم دی هغه ډېره ښکلې وي، هر قسم پیداوار کوي. هغه ځمکه د بل سره لګېدلې هغه پیداوار نه کوي. یوه ځمکه ده چې کوم دی هغه تکه توره ده، بله ځمکه تکه سپینه ده.
نو قطع متجاورات وجنات او باغون من اعناب د انګور و زرع او فصل و نخيل او کجور سنوان د یو اصل والا وغیر سنوان نو صد یو اصل والا نه نو یو اصل یو سټې دی او صد یو اصل نه نو دو چکم دی بیل بیل چکم دی دو سټو نه بلا یسقا دی توبه ورکولی شي بما ان واحد یو قسم او یو قسم دی او اخوا میوا پیداوار بیل بیل وی ونفضل من غرواله ورکو بعضها بعض دل على بعض فبعض نور باندې فل اکل په خوراکه کې نو بعضی سیز هغه ډیر اقوا او چتوي مثال په تور غزان دی پیستا دا نو دا ډیر او چت دي د خوبانو د لچونه نو دا په حیثیت کې او چت دي نو فضلوا من غرواله ورکو بعض لره په بعض باندې ان فی ذلک بشک پدې کې لآیات النشانات دل قوم یعقلون اغه قوم د پاره چې دوی پویږي و ان تعجب کته تعجب کې د دوینا تا دا عجیب ښکاری چې دا خلک ایمان ولې نه وروړي دا تا عجیب ښکاری الله فرمای فعجب قولهم تو خود دین تعجب کې چې دا خلک ایمان نه وروړي تعجب دا ده دوی وی اذا كنا ترابا کله چې موږ شو خوري ان لفی خلق جدید آیا موږ بیا کېږو پیدایش نوي کې ته زما خبره نه مني عجیبه ده چې د الله قدرت نه مني وګوره دوباره حیات نه مني دا عجیبه ده یا دویم ته کې ځکه عجیبه ده چې تو اول پیدایش خو مني چې الله پیدا کړم نه به دا دویم ځل پیدایش ولې نه مني عجیبه ده چې اول ځل پیدایش مني او دویم نه مني اولئک الذین دا هغه کسان دي کفروا بربهم چې دوی کفر کړي په خپل رب او اولئک دا کسان الاغلال توقون بی فی اعناقهم د دوی په سټونو کې قیامت کې چې دا مجرمان راشي په دې غاړه کې مجرم دی نو سټ کې وتا توقر واچي نه آخرت کې وتا چولی شي یا دنیا کې دا متکبرین یې کنه چې ګوري دا سر به داسې برنی ولې نو چې داسې دی نیولې او دونه مشقت تکلیف تیرې خو داسې سم ولې نه ځي دا الله پاک یو قسم دل عذاب ورکي اق خپل تکبر اغستره چې سر داسې کړي دی کنه جو دا سر د خسټ د صحیح ونی سو خصم په قلار ځه سچل بوشي دا سخت حالت غوړه کړي دي الله وی دا علماء د تکبر د توق په دې سټ کې واچو اولئک دا کسان اصحاب النار خوندان د اور دي هم فيها خالدون دی په دې اور کې همیشه ويستعجلونك تلوار سره غواړستانه به سیئات تکلیف قبل الحسنه مخک دراحتنا تا نه غواړي چې زمو ایمان نه وروړو ورشغه عذاب راولا الله پاک فرمای تاسو ولې عذاب له دعوت ورکوي وقد خلت تاخي سره تیر شوي دي من قبلهم المسولات ومسولات د مسولتون جمع د عذاب توي ستاسو نه مخکې عذابونه تیر شوي دي قوم عاد ته وګوره سمود ته وګوره مدین ته وګوره دا عذابونه تیر شوي نو تاسو ولې د الله عذاب له دعوت ورکوي وان ربک بشک استرب لذو مغفر خاوند د بخنه د لناس انسانانو ته الله تاسو بخینه فی الحال عذاب نه درکې الله دې بخي چې توبه وباسي علی ظلمهم صد خپل ظلم نه ان ربک بشک استرب لشدید العقاب سخ عذاب ولاده ويقول الذين كفروا وي هغه کسان چې کافران دي لولا انزل عليه آیه ول نازلېږي په پیغمبر باندې نشانه من ربه طرف د خپل رب نه هغه نشانه چې موږ غواړو الله فرمای انما انت منذر بشک تیرون کې یو ترجمه کوي شي انما انت منذر تیرون کې ولکل قوم هاد او د ار یو قوم د پر هادي راهنمای چې الله دې تو خو صرف خلک زما د عذاب نه یری اخو ایمان نصیب کېدل خو د الله فیصله ده دا ستا فیصله خو نه ده یا دویم انما انت منذر بشک تیرون کې دا د عذاب نه یری او څنګه چې مته پیغمبر لګلی الله فرمای لکل قوم هاد د ار قوم د پر می هادي لګلی انبیا نور امتونو ته می انبیا لګلی دي دریم نور امتونو ته الله انبیا لګلی دي خو دې تمام چې کوم د امت قیامت پورې دوی د پر الله نبی علیہ السلام را لګلې دي نو انما انت منذرون بشک تیرون کې ولکل قوم هاد او د ار قوم د پر یتهادی ار قوم د پر تهادی بیا دا نبوت او رسالت عامه ته اشاره ده چې د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبوت تمام انسانانو د پر عام ده یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا انسانانو تاسو ټول ته د الله پیغمبر یم الله يعلم الله پویږي ما تحمل كل انثى هغه چې باري ار زنانه الله په علم کې دي چې د زنانه کم امید پیدا شي وما تغيض الارحام هغه چې کمی رحمونه وما تزداد هغه چې زیاتې
کم چې کمی مانا دا ماشوم پیدا شو په 15 میاشتو کې وما تزداد هغه چې پیدا شو په لسو کې په 15 لسو کې زیاتئی ما تغیض الارحام هغه چې کمی دا رحم کم رحم کې دا ماشوم اوچ کلک دی نری دی وما تزداد او کم چې رحم کې دا غټ او سورب دی دا نریم د الله په علم او دا سورب هم د الله په علم وما تغیض الارحام هغه چې کمی رحمونه دا ماشوم د مور په خېټه کې دی نه الله تینا لاس کټ کړی دی بې لاسه دی ګوتې تینا کټ کړی دی بې ګوتې دی غوږې تینا کټ کړی بوچې دی وما تزداد هغه چې زیاتوي اندامونه بالکل برابر او چا دپاره د 15 ګوتو په ځای باندې شپږ ګوتې وما دا د الله په علم دی وكل شيء دا هر یو څیز عنده د الله په نسبت باندې به مقدار په اندازې دی عالم الغیب د الله پوهیږي په غیب او شهادت او په حاضر الکبیر لوی ذات دی المتعال اوچت دی سواء منکم من اسر القول ومن جهر به برابر د پتا سو کې هغه څوک چې پټه خبره کوي ومن جهر به او څوک په تیزه خبره کوي که پټه خبره کوي او که ښکاره ومن هو مستخف باللیل او هغه څوک چې پټیږي د شپې چې کم دی بړستن کې ځان ونغاړي وصارب بالنهار او دې تلونکی وي د ورځې ګرځي را ګرځي د الله د علم نه بهر یې نه له د الله دپاره معقبات یاهو ضمیر الله ته راجع کا الله دپاره معقبات څوکیدارې فرشتې دي من بین یدیه مخې د انسان ته د الله په حکم راځي او د انسان څوکیداري کوي او د انسان نه رستو یا له ضمیر د بنده ته راجع کا من جهره کې دا من موجود دی له د انسان دپاره معقبات څوکیدارې فرشتې دي من بین یدیه د هغه مخې ته دي ومن خلفه او د هغه نه رستو دي یحفظونه د انسان حفاظت کوي من امر الله د الله په حکم یو هغه څوکیدارې فرشتې دي چې د انسان اعمال لیکي ابو هرره صاحب حدیث کې دي چې د ورځې د شپې ډیوټي یو بل سره بدلېږي د مازدیګر او د سهار په منځ کې او حضرت عثمان صاحب نه نقل دي چې انسان سره د حفاظت لس فرشتې ورسره ګرځي لس د دې نور به اقوال پکې ډېر راغلي دي ان الله بشک الله پاک لا یغیر نه بدلی ما بقوم هغه انعامات چې کړي په یو قوم باندې حتی تر دې پورې یغیرو چې دوی بدل کړي ما بانفسهم هغه چې دوی په نفسونو دي ستاسو په نفسونو د الله د نعمت شکر ویستل دي دا بندګان شکر اون باسي نو الله پاک خپل نعمتونه بدل کړي و اذا اراد الله بقوم سوءا کله چې الله اراده وکړي په یو قوم باندې د تکلیف غواړي چې دله سزا ورکوم فلا مرد له نه د هغې دپاره رد وما لهم نه به دوی دپاره من دونه غیر د الله نه من والا څوک دوست شته چې دا تېره وړی نه الله چې سره صحیح حقه کېږي د هغه مثال ذکر کې هو الذي یریکم البرق مفسرین ذکر کوي یو دوه کسان پیغمبر علیه السلام خواته راغله یو ته عامر ابن طفیل وی او دویم ته اربد ابن ربیعه وی دا عامر ابن طفیل ډېر ښکلی قد و ډېر ښکلی ښایسته سړی و چې کوم دی د خپلې قبیلې مشر نواب صاحب دی په یوه سترګه باندې کاڼی او اربد ورسره اوم دی منځ کې مشوره وکړه چې داسې کار کوو چې په سچل باندې دا پیغمبر چې ځان ته وایي د ملګرو نه بیلوو او قتلوو عامر نواب صاحب ورته وایي زه به په سچل بیل کړم خو چې ما ښه په خبرو کو نو بس ته به توره وباسي او خراب به تې وباسي رال صحابه نبی کریم علیه صلات وسلام ته وی پلان کې رالی نبی علیه السلام یې زه چې مکو چې راشي که څه خیر پکې الله به ورته خیر نصیب کړي رال چې کم دی نبی کریم علیه صلات وسلام سره میلو شو ته چې دا خلک ایمان او ستا رابلې که زه ستا ملګرتیا وکړم تا سره یو ځای شم نو ما دپاره به صحیح ما له به څه راکې ستا نه پس به دا مشري بیا زمی ټیک شو ستا په ژوند پورې به ستا مشري وي ستا نه پس به مشري زمی پیغمبر علیه السلام ته وفرمیل دا خو د الله فیصله ده وی ښه چې دا نه راکې نو بیا دا راله راکه چې د دې اوارې به ته مشر او د بانډو به زه مشر نبی کریم علیه السلام بیا نه دا هم د الله فیصله ده چاله څه مشري ورکړي د الله خوښه ده ښه نو اخر ماله پکې به څه راکړې زه خوب نواب یم که نه پیغمبر علیه السلام یې ستا دپاره بدایي چې تاله به ښه یو دسته د نوجوانانو پوجیانو درکم او زه جهاد کوه د کافرانو سره دا کمانډر شو چې کوم دی جهاد کوه نو ورته وی دا خو زه اوس هم کولی شم نو وی ښه داسې وکوه چې دا جوړ را سره کوي زه د سیزو دواړه څه خبره کوو څه جوړه خبره کوو نو ځان سره نبي علیه السلام داسې روان کړو خبره ورسره کوي نو یو ځای کې ودرو چې د ملګرو نه ښه وړاندې بوت و بیلې که هلته ورسره څه قیصه شروع کړه ګوره دا چې کوم دی ما سره خبره جوړه کوه داسې به وشي داسې به وشي خبره زده کړه ملګري ته وایي شابه تورې اشاره ورته کوي اوس هغه تورې پسې نښتی دی چې کوم دی توره د تیکې نه راوځي نو هغه په دې زور کې دی چې کوم دی
اربد زور کوي چې تور راوباسي تور راوځي نه دا ته بل اشاره کوي چې ګوره ما دلته رامستو دونه خبرې مو سره کوم تا ته خو ما چې تور وباسه پسې هغه په هغه تورې پسې خطر راوځي نه الله پاک پتی کې کلا کړي نو چې دې په دې زور کې د نبی کریم علیه السلام چې وکتل نغار سي وکتل نبی علیه السلام الله زما حفاظت وکي په زما حفاظت وکي چې د اسمان یو کړس شو چې کم دی جو اربد لاړ په اور کې ستی پتی شو نو چې هغه اور کې وسو ستی شو تندر پر پرې وته دا چې کوم ولاړ دی عامر هغه د پښتو په اصطلاح دوه خپل او دوه پردي او شته وال لاړ ورته به زب خپل قوم را جمع کوم او داسې به سره چې کوم د مقابله وکم او دابو وکم نبی کریم علیه السلام یې الله به حفاظت کوي نو دا سړی ډېر خطرناک سړی وو او قبیله ډېره زیاته وه نبی علیه السلام تو فرمیل الله به حفاظت کوي او دنیا کې چې ملګری ما سره ابناء القیلا انصار را سره ملګری دي ته یې سم نشي کولی جو دی وتښتېد منډې والی یو ځای کې یوه ښځه وه چې کوم دی یو بانډه کې نه هغه بانډې ښځې خواته لاړه هغه ول څه ډوډۍ موډۍ تنظیم وکړو هغه شقار دی که زه چې کوم دی دا محمد په دې بیابان کې مخې ته راشي که نه ملګری له وجلې پرېږدم یې نه او که دا عزراییل مې وکته په دې د عزراییل ته مخې ته راشه چې دواړه پته ولګېږي ښه زما ملګری چې کوم دی تا څنګه قتل کړو ته داسې مخې ته راشه چې دواړو پته ولګېږي چې تا ته چل در وښیم جو هغه کور نه چې سحر ووتو په دې بیابان کې روان دی او دا بکواس کوي الله فرشتې ته ورشه یوه څپېړه وله ورکړه نه چې فرشتې وله یې دیکه ورکړه چې که نه تینده کې وخوړو دا زنګون یې ولګېده چې زنګون یې ولګېده نو فی الحال یې زنګون یې څښا شو چې کوم دی دانه پکې راوخته زنګ په اصطلاح کې څه ته زنګون یې فی الحال ولګېد زخمي شو کینسر شو جو بس چغې والې چې کوم دی غدتون زنګون مې مات شو چې کوم دی دانه ده پکې د مزل نه خو محمد را سره داسې وکړو اسرائیل تا به زینم که نه واپس هغه ښځې خواته راغی جو هلته مردار شو الله فرمایي بیا چاته چې کم دی دې کې د کړس کې تندر کم څنګه چې مې اربد په دې ځای باندې لرې کول نبی کریم علیه السلام یې الله زما حفاظت وکړي حفاظت سره جو دا وچ شین اسمان دی او جو کړس بیا اربد چې کم دی تندر والوځو هو الذي الله غزاد يريكم البرق خيتا سو تبرخنا خوفا دا ذریعہ د یریوی و طمع یروی اثر چې تندر شي دا تموي چې باران بشي وينشئ السحاب الثقال الله پیدا کوي وریځ درنه ويسبح الرعد تسبيح رعد فرشتہ بحمده د الله په حمد باندې دا چې کم ګړس دی نه دا فرشتہ چې کم دی هغه د الله تسبیح وي او دا غس لخت چې دا وریځ په روانه کړي د نو پړق پړق دا غیوي عبد الله ابن عباس سے فرمای چې کله دا ګړس ګړس شروع شي کنه نو موږ خلک سکو وګونو کې ګوتی کیدو کوټو ته منډي کو قمقل خلک یو نه په وګونو ګوتی خودلو کار کیږي نه د کوټې په منډو کار کیږي علاج عبد الله سے غي چې دا ګړس ګړس او برېښنا شروع شونه دا وایا يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير وإذا وایا دا چې څومره ګړس ګړس دی به ته محفوظ شولې يسبح الرعد سبحان من يسبح الرعد مخکې به صدا ټکی سیوا کې سبحان من يسبح بیا به صدا آیت کریمه دا وایي سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته بیا به سره پیوسته کې وهو على كل شيء قدير مست د ګړس ګړس ده محفوظ شي اغه ذات پاک دی چې داغه تسبیح وی رعد فرشتہ د الله په حمد او فرشتي من خیفته دا هی ضمیر یا الله تراجه کا دا فرشتي د الله حمد وی زکه د الله نه یریږي یا هی ضمیر دا راجه کا د رعد تا دا فرشتي د الله حمد وی من خیفته یریږي د رعدنا دا رعد یو عظیم شان فرشتہ دا نور چې تګور غزان لره پیږي نو دیم په تسبیح کې لګي ويرسل الصواعق الله لګي تندر په یصيب رسول کی بها په دې سره مې شا چاله چې خوخشي وهم یجادلون د جګړې کې فی الله د الله په دین کې وهو د الله پاک شدید المحال سخت طاقت والا دی الله د زبردست طاقت والا دی محال طاقت ته وي او په زور سره محال هغه سیستوي چې هغه ممکن نه مقابل د ممکن وي او په زمي سره محال به دروغ ته وي له دعوت الحق د الله د پر بلنه د حق والذین هغه کسان يدعون چې دوی بلی من دونه غیر د الله نه لا یستجیبون لهم دوی قبول والي نشي کولای دوی د پر به شی پس شی سره الله مثال ذکر کوي د مشرکانو دا مشرکان دا اندوان چې د خپل بوتانو ته لګي دي کنه رام 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 را غونډ شپه او تناستي وای دا چې کلونه اتیا کال او تناستي او دا غونډ شپه دي شوګر کړل وای ستا مثال څنګه دی ستا مثال دا چې آل ته د بو ډنډ او تختن دی راغستي
او دلته ورته ولاړې دی اوبو ته وې شابه زما دې خولې ته راشئ شابه زما دې خولې ته راشئ نو چې ته دې اوبو ته د اتیا کاله داسې ورته وایي دې اوبو ته اشاره کوه زما دې خولې دا اوبه ستا خولې ته راتلی شي دا نشي راتللی همدقه شانې دا مشرکان دي دا هندوان دي دا سیکان دي چې دوی د خپلو خدایانو ته وایي زما دا حاجت پوره کړه زما دا پوره کړئ دا داسې تاسې اشارې کوه نو هېڅ سمتې نه کېږي او په خلاف د مسلمان نه چې دی وایي الله زما حاجت پوره کړي نو دا داسې شو چې د اوبو کې د لاس ښکته کړه او خولې ته دې راواچولې اوس دې تنده ماته شوله الا کباسطن مگر مثال پشان د هغه چا دی چې اوږدونکی دی کفیه لاسونه الی الماء اوبو ته اشاره کوي لیبلغ فاه چې ورسیږي د هغه خولې ته وما هو ببالغه او هغه نه رسیدونکی ستا خولې ته داسې خو نه رسیږي وما دعاء الکافرین او نه د بلنه د کافرانو الا فی ضلال مگر په خطایې کې ده ولله د الله دپاره یسجد من فی السماوات والارض سجدې کې هغه مخلوقات چې اسمانونو کې دي او په ځمکو کې دي طوعا په خوښۍ سره وکرهن او په ناخوښۍ سره څوک په خوښه مني څوک په ناخوښۍ وزلالهم او سوري د دوی دام الله ته سجدې کوي بالغدو سبا وخت والاسوال او بیګا وخت سحر په یو طرفي ماښام په بل طرفي قل ورته ما رب السماوات والارض څوک دی مربي د اسمانونو او د ځمکو قل ورته الله مربي الله دی قل ورته افتخذتم آیا تاسو نیولي من دونه غیر د الله نه اولیاء نور دوستان لا یملکون دی مالکان نه دي لانفسهم د خپلو ځانونو دپاره نفع د پیدې ولا ضر او نه د ضرر قل ورته هل یستوي الاعمى والبصیر آیا برابر دی ړانده او لیدونکي اعما دا ضدین ذکر کوي ړوند کافر بصیر مومن ام هل تستوی الظلمات والنور آیا برابر دی تورتمون او رڼا هل تستوی الظلمات شرکیات والنور او وحدانیت او نور ایمان آیا شرکیات او ایمان برابر دی نه ام جعلوا لله بلکې دوی ګرځي الله د پر شرکا شریکان الله د پر شریکان جوړي خلقو هغه شریکان جوړي خلقو چې هغه دوی پیدایش کړي دي که خلقه په شان د پیدایش د الله ستاسو د خدایانو چرته څه مخلوق پیدا کړي څنګه چې الله مخلوق پیدا کړي فتشابه الخلق علیهم بیا ګډ وډ شو په دې باندې پیدایش چر الله کم پیدا کړي د زموږ د خدایانو کم پیدا کړي دي نو چې هر کله دا اشتباه پیدا شو د غونډو ته د خدایانو وي الله پرمې غلط سوچ دی قل ورته وی الله پاک خالق کل شی پیدا کوونکی د هر څیز دی پیدا کوونکی د هر څیز د اعیانو دی د اعراضو دی د جواهرو دی د اعراضو دی انسانانو دی او د اعمالو دی والله خلقکم وما تعملون وهو الواحد القهار دا الله پاک دی یو زورور انزل من السماء نازل کړي د اسمان نه ماء اوبه باران وري فسالت اودیه روان شي په دې باندې بیابان او کندې الله دو مثال دلته ذکر کوي د مثال تطبیق داسې دی باران وشي کنه نو دا خوړګي او کندې په دې کې اوبه سیلابونه راوځي نو بقدرها هر خوړګي هر کنده په خپل مقدار باندې سیلاب اوچت کی ورکوټه خوړګي موږ ته خوړګي وایي چې کم ځکه دا باران وب کې بهيږي تاسو چې تار سوای او یا کنده چې دا وب پکې را بهيږي نو څو ورکوټي وي سغټي وي دا روان شي دا غنه سیلابونه روان شي نو په دې سیلاب کې دوه سيزونه وي یو په دې سر باندې ګنده خړې وي سخاوالي بوټي وي خسو خاشاک وي دا په دې سر باندې رواني نو خلکو ته دا ښکاریم او دا غالبم وي دا اوچتم وي او دویم سیز لاندې اوبه دي اوبه لاندې پټې وي د قرنګ لاندې قیمتي چې کوم دی سره سپین کاڼي دا پکې وي هغه په سترګو نه ښکاري مخکې چې روان شي نو داسې وشي چې دا ګنده خړ یو ځای ته بل ځای ته ونښلي دا ختم شي صفا اوبه چې کوم دغه لاړې شي د نوخار سیند ته پرېوځي هغه صفا اوبو نه خلک چې کوم دی پټي اوبه کوي هغه په کار رالي او ګنده خړ ختم شول همدغه رنګې په دې کې چې لاندې قیمتي کاڼي راغلي دي نو چاته په کوم ځای کې سر میلاو شي چاته سپین میلاو شي هغه پیدا مثال الله ذکر کوي داسې چې دنیا کې مؤمنان دي او کافران دي دا کافران داسې په زور وي ډېر هم دوی ښکاري غالب هم دوی ښکاري خلکو ته نظر هم صرف دا کوپر ښکاري څنګه چې د سیلاب په سر باندې ګنده خړ او خشاک ښکاره کېده مؤمنان دا لږ ښکاري مؤمنان کمزوري ښکاري مؤمنان چاته په نظر هم نه راځي څنګه چې لاندې اوبه وي څنګه چې لاندې قیمتي کاڼي خو لیکن آخري انجام دی چې غلبه د مؤمن وي قیمتي څیز دا دی کافر هېڅ هم نه دی لکه څنګه چې هلته ګنده خړ ختم شول دارنګې اوبه په کار راغلی دویم مثال الله ذکر کوي کان کې چې تو سره او سپین راوباسې د کان نه نو په دې کار کې دا سره او سپینې که نه دا په خاورو کې پټ وي
دا په خاورو کې پټ وي، دا داسې سره خو نه وي. دا چې کده د ایران دی او دا د عرب دی او دا پلانکي ځای کان د کان نه چې راوباسي نو په دې کې به تورې مثال که چیټاکې سره وي نو دې سره چې کم دی کیلو سخاولی یو ځای شوي نو ظاهري چې ته ګورې ګن پې سیوا دی او سره خو پکې نه ښکاري، خو چې زرګر ته راوړې ویټه کوي هغه اور ته واچي، کاڼي تی لرې کي، پیتل تی لرې کي، سخاولی تی لرې کي، بیا صفا کې په اور باندې او د هغې نه بیا سره زر تېنه صفا ښکلي راوباسي. کان نه چې تا کم ملبه حاصله کړه هلته خو دا سره چې ته ورته ګورې تی پکې نشي معلومولی او دا ګن دا ښکارئ. نو دقسې کافر داسې کفر داسې بېدیني دا ښکارئ. ایمان مؤمنان دا پکې داسې پټي په نظر هم نه راځي لکه څنګه چې دا سره و. خو چې کله د دنیا دا زندګي داسې مخکې روانه شوه که نه او د زرګر چې کوم دی بټۍ کې وټکېدل لږ شان دی هغه سخاولي لاړ شي انجام کې بیا د کاڼي څوک تپوس نه کوي، بیا د پیتلو څوک تپوس نه کوي، هغه زر راغستی شوي مؤمن په دنیا کې صرف موجود دي. بیا قیمتي شي چې کوم دی نو زنانې په غاړه کې واچي او څوک یې د غوږ پسې او څوک یې د پوزې پسې واچي. نه مؤمن دغه قیمتي دی، ښکاره خو خلکو ته نه راځي. دا دوه مثال الله بیانوي. انزل من السماء ماء الله نازل کې د اسمان نه اوبه فسالت اودیة اوبهیږي په دې باندې دا خوړګې بقدرها په خپل اندازې سره نو بعضې خوړګې غټې وي بعضې کچې وي. فاحتمل السیل اوچت کې دغه سیلاب زبده زګونه په دې سر باندې زګ وي رابیا اوچت په سر باندې زګ روان دی اوچت. نو دا یو مثال. دویم مثال ومما او هغه یوقدون علیه چې دی پې اور بلئ دا د زرو هغه غونډارې دی په دې کې خورې پیتل هم یو ځای دي فی النار په اور کې دا اور پې ولې بلئ ابتغاء حلیتین دپاره د لټولو د کالي چې دی نه کالی راوباسو او متاع یا د پیدې بل سیستین راوباسو نو دغه زرو غونډارې زبد مثله په دې باندې ام زګ وي معنا په دې باندې ام سخاوالی وي. كذلك هم دارنگ يضرب الله الحق والباطل الله بیانی حق و باطل. نمخ کی مثال کے حق دے اوبا پا دویم مثال کے چکم دے حق دے زر باطل دے مخ کے گندہ خل پا دویم کے گندہ خل دی دغس خاوالی اصولان دے سوشی پا زمانے کی پا اما الزبدو هر چیز زگو پا مخکینی مثال کے یا پا دے دویم کے اغا خیریو پا یذهبو جفا اغلار شی اوچ کله دی ونی پسې نختی کله هغه ونی پسې نختی بیکاره شی شو. و اما ما ينفع الناس چې هغه پیدا رسي انسانانو ته چې اوبه دي یا زر دي فیمکث فی الارض وخت تیر کې په ځمکه کې. کذلک هم دارنګ یضرب الله الامثال بیانوي الله مثالونه للذین هغه کسان دپاره استجابوا لربهم چې دوی قبول والی کوي د خپل رب دپاره الحسنا دوی دپاره جنت حسنا دی. والذین هغه کسان لم یستجیبوا له چې دوی اجابت او قبول والی نه کوي د الله دپاره لو ان لهم کشي دوی دپاره ما فی الارض هغه چې په دې ځمکه کې جميعا ټول د ځمکې تمام سره سپین د دوی شي ومثله د هغې مثل معه د دې سره لفتدو به دی پیدې ورکړي په دې سره دا به تېنه قبول نشي. اولئک دا کسان لهم دوی دپاره سوء الحساب بد حساب دی ومأواهم جهنم ځای دوی جهنم دی وبئس المهاد او ډېره بده بستره ده. افمن يعلم ایا هغه څوک چې هغه پوهیږي انما انزل الیک هغه چې نازلیږي تا ته من ربک طرفه د رب ستانه الحق دا حق دی. مومن په دې پوهیږي چې کم تا ته کتاب الله درکړی دا حق دی. کمن هو دا پشان د هغه چا کې دی شي اعما چې هغه د دې نه ړوند وي ړوند دی په دې نه پوهیږي چې دا کتاب حق دی. انما يتذكر اولو الالباب بشک نسیت قبلی خاوندان د عقل الذين هم الذين عقل من هغه خلق دي یوفون بعهد الله چې دی پرواله کوي د الله په وعدو باندې الله سره دی وعده کړي په کلمه په فرایضو پوره کولو کې. ولا ينقضون الميثاق او دوی نه ماتوي وعده. والذین دا هغه کسان دي یصلون چې دی پیوسته کوي ما امر الله به هغه چې په الله امر کړی ایوس ولا چې دا پیوسته شي. الله امر کړی دی اهل کتابو ته چې تاسو په دې پیغمبر ایمان راوړئ او دا ایمان د مخکینو انبیو د ایمان سره پیوسته کوي. یا امر کړی الله پاک ایوس ولا چې پیوسته شي. صله رحمې خیال کوئ. صله رحمې د سورۃ نساء ابتدا کې مو څه ټکي ذکر کړیو. ويخشون ربهم د یریږي د خپل رب نه ويخافون یریږي سوء الحساب د بد حسابنا. بد حساب دیته د مناقشې حساب وي چې الله پاک انسان ته وایي ورشه نیکي دې مروړه بدي دې عمروړه تلې ته واچوه دا مناقشه ده.
نو چې مناقشه وشي بیا کامیابېدل ګران دي. والذین صبروا هغه کسان چې صبر کوي ابتغاء وجه ربهم د پاره د لټولو د رضا د خپل رب، واقاموا الصلاة او د اقامې لمونځ، وانفقوا خرج کوي مما رزقناهم هغه چې ما ورته ورکړي، دا خرج کوي سرا په پټه وعلانیه او په ښکاره. ویدرؤون بالحسنة السیئة، مختصر دو مطلب ویلی شي. ویدرؤون دوی د پکې بالحسنة په نیکو اعمالو سره السیئة بدي. انسان د خطا وشي نو زر نیکی شروع کی، نو چې زر دی نیکی شروع کړه نو په دې نیکی باندې هغه بدی ته ختمه کړه، ځکه ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکو سره الله بدی معاف کی. دویم دا د الله سره معامله وه. دویم د بندګانو سره لګي، د بندګانو معاملې سره چا د سره بدی وکړه، کنزلی د ته وکړې، ردې بدې د ته وویې، ستا عزت خراب کو. ویدرؤون دوی د پکې بالحسنت په خو اخلاقو سره السیئه بد اخلاقي، چا بد اخلاقي کړې ده د په خو اخلاقو سره په ښه کردار سره د هغې جواب ورکوي. اولئک دا کسان لهم دوی دپاره عقبى الدار، انجام دی د کور منه ښایسته انجام. بدله به څنګه ورکې نو هلته به شپږمې پارې ته لاړ شي. لا یحب الله الجهر بالسوء، درې مرتبې هلته ذکر کېدی. چا د سره بدی کړې ده سر په سر باندې خپل انتقام اخلي، صحیح وه. دویم چا د سره بدی کړې وه معافې کا او تعفو بهتره وه. دریم چا د سره بدی کړې وه او ته چې کوم دی د بدۍ په ځای سره احسان وکړه نو دا اعلی مرتبه ده. دریم خیسته انجام کم دی. جنات باغونه به عدن د همیشه اوسېدلو، یدخلونها دی به ورته داخلیږي. ومن صلح من آبائهم هغه چې صالحان وي دی د پلرونو نه، و ازواجهم او د دوی د بیبیانو نه، پلرونه به ورسره یوځې، بیبیانې و ذریاتهم او د دوی اولاد، والملائکة او فرشتې به یدخلون علیهم داخلیږي دوی ته من کل باب د هرې دروازې نه. سلام علیکم، سلام دی په تاسو. د فرشتو سلام وضاحت مو آل تکړو، لهم دار السلام، دا کور د سلامونو دی. نو فرشتې ورته وی سلام علیکم، په تاسو د سلامي. بما صبرتم، په سبب د هغه چې تاسو صبر کو د خپلو خواهشاتو نه، تاسو صبر کو د حرامو نه. بما صبرتم، تاسو صبر کو په طاعاتو باندې. فنعم، ډېر ښه دی عقبى الدار، انجام د کور چې جنت دی. والذین هغه کسان یرقودون عهد الله چې دوی ماتوي د الله وعدې. دا مخکې حضرات هغه موفونه وپای کوله، هغه اوس چې د الله وعده دې ماته کړه. من بعد میثاقه، پس د مضبوط وعدې نه. ویقطعون، دوی پرې کوي ما امر الله، هغه چې امر کړی الله پاک به په هغې سره ایوسوله چې دا پیوسته شي. ویفسدون فی الارض، فساد کوي په ځمکه کې. اولئک دا کسان لهم اللعنة، دوی دپاره لعنت دی. ولهم دوی دپاره سوء الدار، بد کور دی جهنم. نو یو وفا کوله، بل بېوفایي کوله. نو وجه دا و چې دا یو په دې مال باندې کنجوسو، بې وفایي وکړه، او دا بل چې کوم د کنجوستیا شومتیا نه اختیاروله، وفادار شو. الله فرمایي ولې شوم کېږي؟ دا رزق درکول، پراخول، تنگسیا دا خو زما فیصلې دي. الله یبسط الرزق، الله پراخی رزق لمن یشاء، چاله چې خوښ شي، ویقدر او تنګي چاله چې خوښ شي. وفرحوا، دی خوشحالي کوي بالحیات الدنیا، په ژوند د دنیا. وما الحیات الدنیا، نه دی دا ژوند د دنیا، فی الآخرة مقابل د آخرت کې، الا متاع، مگر صرف سکل دی. ويقول الذين كفروا، هغه کسان چې کافران دي، لولا انزل عليه آیة، ول نازلېږي په دې پیغمبر باندې نشانه، هغه نشانه چې موږ غواړو، من ربه، طرفه د خپل رب نه. قل ورته وایه ان الله، بېشک الله پاک، یضل من یشاء، ګمراه کوي چاله چې خوښ شي، ویهدي الیه، او ښوونه کوي خپل طرف ته. من اناب، هغه څوک چې الله ته رجوع کوي. الذين آمنوا، هغه کسان چې ایمان راوړي، وتطمئن قلوبهم، مطمئن دي دا هغوی زړونه، بذکر الله، د الله په ذکر باندې، د الله په ذکر او یاد باندې دا زړونه مضبوط دي. الا خبردار، بذکر الله، د الله په ذکر باندې، تطمئن القلوب، مطمئن زړونه. د الله په ذکر باندې انسان کې اطمینان پیدا کیږي، دنیا باندې اطمینان نه وي. مسلمانانو تاسو د کافرانو د حال نه څه خبرې چې کافران په کومو پریشانو کې دي؟ نفس مسلمان دی که نه، هغه ته چې الله د اسلام په وجه کم اطمینان ورکړی، هغه ډېر لوی دی. او بیا چې لا په خپل ایمان اسلام کې مضبوط یې، هغه دپاره چې کم اطمینان دی، هغه د عامو خلکو دپاره کم ځای میلاویږي. د دنیا حال په دې باندې ګواه دی. خودکوشیانې دا مسلمان نه کوي. شرح د خودکوشیانو دا د کافرانو چې کم دی او د بېدینو خلکو داسې وایي. وجه دا ده چې هغوی په خپل ژوند تنګ شي، مال ډېر ارڅه ډېر، خو په ژوند تنګ شي.
ځکه دکې اطمینان نشته. اطمینان د الله په ذکر دی، د الله علاج ښیي. کم مسلمان تا ته پریشانی راځي خپه په دې پوه شه چې کم دی ګوره ذکر کې د کامیاب دی. بس چې پریشانی د الله دین ته متوجه شه، عبادت ته متوجه شه، تلاوت او ذکر اذکار ته متوجه شه، په دې باندې اطمینان راځي. الذين آمنوا تطمئن بذكر قلوبهم. الذين آمنوا کسان چې د ایمان راوړي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کوي، طوبى لهم. طوبى معنا وصفیم ویلې شي او معنا اسمیم ویلې شي. وصف شي بیا معنا طوبى لهم، دوی د لپاره خوشخبری ده، دوی د لپاره ډېرې خوشخبریانې دي الله ولا زیری ورکوي. او اسمی معنا کې نو طوبى د یو ونې نوم دی، هغه ونه داسې چې د دې لاندې تیز رفتاره اس مزل کوي نو په 100 کاله کې د دې نه وتې نشي. نو کم خلک چې ایمان راوړي او نیک اعمال کوي چې یوه ونه داسې ده چې د هغې لاندې 100 کاله اس مزل کوي او تاله باغ وي د ونو، دا باغ به دې سونی. طوبى لهم دوی دپاره طوبه ونه ده. وحسن مآب، وحسن مآب او ښایسته ځای د رجوع دی. كذلك هم دقرنگی ارسلنا فی امت ارسلنا کا منتلگلی فی امت په امت کې قد خلت تاخی سره تیر شوی من قبلها مخ کې دین امم نور امتون لتتلو علیهم چې تول ولی په دوی باندې الذي هغه اوحینا الیک چې موږ وحی کوو تا ته وهم یکفرون بالرحمن او دوی کفر کوي په الله باندې قل ورته وی هو دغه رحمان ذات ربي زما رب دی لا اله نشته لایق د عبادت الا هو مگر دغه ذات دی علیه توکلت په دې زما توکل دی و الیه متاب او دغه ذات ته زما رجوع ده ولو ان قرآنا سيرت به الجبال دا چې کوم دی ان د پر اسم دی قرآن اخیره پورې قرآنا سيرت به الجبال او قطعت دا په ور عتب دی او کل ما دا په ور عتب دی خبر د پر د ان دا نشته دی نو خبر به تر وباسي ولو ان قرآنا دوی وی کوي دا قرآن کریم داسې ول عظمت ورکړي شي د الله د سيرت به الجبال په دې باندې وال وزول شي غرونه د مکه د غرونه په لری کړی شي دویم او قطعت به الارض سیر کړي شي په دې باندې زمکه او د زمکه خزانه او تراويستې شي دریم او کل ما به الموت یا په دې باندې خبرې وکي مړه د مړه را جمع دي شي د قران د اثر ښکار شي نو دوی به وی لکان قرانا دا ته خبر او بس لکان قرانا اوس قران شوخه وی دا قران موږ نه منو کله به منو چې دا خزانه پر او باسي دا مړی را جمع دي شي دا غرونه په والوزه اوس قران شو دا قرآن شو دا خو صرف تاسو خېټه شولې او دویم دا چې دوی وی دا قرآن چې کوم دی ان قرآن دا د اسم د پاره د ان دی کدا قرآن چې په دې باندې دا غرونه وال وزولې شي دا زمکه په ټوکړي ټوکړي شي مړی په دې جمدي شي خبرې وکړي شي د قرآن داسې چې کوم دی شان ښکار شي خبرې څه دی الله فرمایي لما امنو خبر به تر وبس لما امنو د ایمان نه وروړي قرآن خپیجنی خدا دوی چې کم سوی کدا وکړي شو خو بیا هم دوی ایمان نه وروړي بل لله الامر جميعا بلکې الله د پاره د امر اختیار ټول دا تمام د الله اختیارات دي افلم یئس الذين امنوا آیا نه دي نو امید هغه کسان چې مؤمنان دي مؤمنانو تاسو د کافرانو نه اوسم امید کوي اوسم تنه تمه کوي الله وی دینه امید او تمه مکوا نه دي نو امید شي هغه کسان چې مؤمنان دي الله یشاء الله کذا الله خو خشوي لهد الناس جميعا هدایت بکړو انسانانو ټولو ته ولا يزال الذين كفروا همیشه به هغه کسان چې کافران دي تصيبهم رسیږي به دوی ته بما صنعوا هغه چې دوی کړی دي قارعه ټنګیدونکې عذاب دوی له عذاب ورکوم چې دا غوږې په وټنګوما او تحل قریبا یا تحل دا زبیر راځي کدي قارعه ته دوی ته عذاب ورکم او تحل یا نازل شي دغه عذاب قریبا من دارهم نزدې د دوی کورونو ته یا تحل کې ضمیر پیغمبر ته راځي کا دوی چې کوم د سبق ته نه ملويږي او تحل یا نازل شي ته قریبا من دارهم نزدې د دوی کورونو ته تعالی غلبه درکم او دا زه فتح حکم حتی تر دې پورې اتي وعد الله چې راشد الله وعده ان الله بشک الله پاک لا يخلف الميعاد مخالفت نکي د خپل وعده ولقد استهزئ برسول پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ورکی الله پاک مخکینو انبیاء پس ټوکې شوی وي هغه صبر کو نو ته صبر کوا فاملیت للذین ما مهلت ورکړو هغه کسانو ته کفرو چې کافرانو ثم اخذتم بهم دوی اونی والفكيف كان عقاب څنګه زما عذاب افمن هو قائم ای هغه څوک چې دا وی ولاړ دا چې کوم دی الله د خپل وحدانیت ذکر کوي په کمال علمی سره
الله فرمای وګوره یو داسې ذات دی چې دغه داسې علم دی چې تمام سیز باندې علم احاطه ده، تمام مخلوق نه خبردار دی. دا د هغه چا په شان کېدی شي چې هغه سره خبر نه دی، کوم چې مشرکانو بوتان دي، نه هغه سي نه دی. افمن هو ای هغه ذات چې الله دی قائم دا قائم دی علی کل نفس په هر نفس باندې، هر نفس باندې د الله قدرت دی، د الله علم دی. بما کسبت هغه چې د کسب کوي، نو آیا دغه ذات په شان د هغه چا کېدی شي چې دغه داسې علم او قدرت نشته؟ وجعلوا لله دوی ګرځي د الله د پر شرکا شریکان. قل ورته سموهم دا ول تاسو نمونه ایخی دي، دا خو تانم کې خود چې دا هوبل دی پلان کې دی. سموهم تاسو لنمونه ایخی ام تنبئونه یا تاسو خبر ورکوي الله ته بما پاغه باندې لا يعلم چې الله یې نه پیژني فی الارض پس مکه کې، الله ته خدا علم نشته په دې کې جمام غني شریک شته. ام بظاهر من القول یا دا ظاهری وینا دا، صرف تا ظاهری وینا دا. د پښتو په اصطلاح کې وي توت ته بکیانه ویل دي، دا توت ته دا بکیانه دا کانه دی او ته دا خدای دی، نو کانه ته خدای ویل دي، نو دا خو صرف تا نو ملک نور څه خدای خو نه دی. بل زین للذین کفروا بلکې خسته شوی هغه کسانو ته چې کافران دي مکرهم دغه مکرونه وسدوا عن السبیل دی بن شو د حق لارنا ومن یضلل الله سوچ الله گمراه کی فما له من هاد نبی دغه د پر سوک لار خون کې لهم عذاب دی د پر عذاب دی په حیات الدنیا په ژوند د دنیا کې ول عذاب الاخره او خامخ عذاب د اخرت اشق د سخت دی. وما لهم نبی دی د پر من الله د الله د خوانه من واق سوک بچ کون کې. مثل الجنت التي مثال د هغه جنت وعد المتقون چې وعده شوی د متقیانو سره تجري بيګ به من تحتها الانهار لاندې د ونو د هغه نهرونه او کلها خوراکي د هغه دائم همیشه هغه داسې خوراکي دي چې ختميږي بنه. وذلها د پر خبر حذف دی وذلها دائم سوري بهم همیشه سوره همیشه دي چې کوم د ختميږي بنه خوراکي همیشه دي. همیشواله د خوراکو دا مقصد نه دی چې ګینه دغه دانی مڼی دی او ته صرف ګور تماشه کوي او نور را شو کوي نه، نو همیشه دي دا مقصد نه دی. دا صداخون غوړي خو نه دي چې بس صرف اویزان کړي دی او سکیت نه نه، دا څه نه ده، بلکې دا معنا چې ته څومره چې کم دی دغه خوراک ته کې پاغه به الله نور ټوکي، ته چې کم دی سونه خوراک کې پاغه الله نور راولي او کلها دائما. تلك عقب الذين دا انجام دا هغه کسانو د اتقوا چې هغه تقوا کوي، وعقب الكافرين او انجام د کافرانو النار اور دی. والذین هغه کسان آتیناهم الکتاب چې ما ورکړی هغوی ته کتاب د اهل کتاب دی او واقعا هغوی په خپل کتاب باندې ایمان دی، نو دغه اهل کتاب یفرحون دی خوشحالي کوي بما انزل الیک هغه چې نازلیږي تا ته په قرآن هم دی خوشحاله دي. ومن الاحزاب او بعضې د دې ډلو نه من هغه دی ينکرو چې انکار کوي بعضه بعضې د دې. قل ورته انما امرت بشک ما امر کړی شوی ان اعبد الله چې زه عبادت وکم د الله پاک ولا اشرک به او شرک نکم د الله سره. الیه ادعو دغ الله طرف ته خلق را بلم و الیه مآب او دغه ته زما رجوع ده. وکذلک انزلناه دارنګ موږ نازل کړی دا حکما عربیه دا محکم کتاب دی حکما دا فیصله د عربیه په عربی جواب. ولئن اتبعت بالفرض کتا تابعداري وکړه اهواهم د خواهشاتو بعد ما جاءك پس دا غیر چراله تا ته من العلم علم الله تا ته علم درکو ته بیا هم دا پرې دغه خواهشاتو پس روان شي. ما لك نبی تا د پر من الله د الله د خوانه من ولی سوک دوست ولا واق او سوک بچ کون کې چې د الله د عذاب نه تا بچ کی. ولقد ارسلنا رسولا من قبلك څنګه وړاندې تسلی ونه پدې کې چې کوم د تسلی ورکړي او د مشرکین او د کافرانو د شوبې جواب کوي. شوبه داوا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دونه ودونه کړی دي دومره خزي دي، نو بس صرف چې کوم د ګینه د حکومت د خزو د پاره غوښتو. الله فرمایي ستانه وړاندې انبیو هغوی کاروبارونه کول، هغوی چې کوم دی خوراکم کو، هغوی له خزیم ورکړی وي، د هغوی نبوت نو ستا د نبوت سره دا څه ټکراو خو نه دي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېرې بیبیانې ولې وي، انشاءالله سورة احزاب کې به د هغې وجه ذکر کوو. ولقد ارسلنا تاخي سره موږ لېږلي رسولا انبیا من قبلک ستانه مخکې وجعلنا لهم ما ګرځولي د هغوی دپاره ازواجا بیبیانې وذریة او اولاد. هغه انبیاو اولاد مو د هغوی بیبیانې وې. د سلیمان علیه السلام زر بیبیانې وې، د داود علیه السلام 300 بیبیانې وې. نو څه د هغوی چې کوم دی بیبیانې وې سی وینځې وې دا مې وله ورکړي. وما كان لرسول ندی مناسب د پاره دی او پیغمبر ایاتی چې دی راتلو کې به آیتن په نشانه سره الا باذن الله مگر نشانه چې وروړي د الله په حکم بروړي.
مسله دی د پیغمبر معجزه او د اولیاء د ولی کرامت آیا دا په اختیار د دوی کې وي که دا به اختیار وي؟ نه اهل حق وي دا به اختیار وي، دا د الله د خوا دی. الله کله وغواړي خپل پیغمبر ته معجزه ورکړي، کله وغواړي جنه ورکړي. الله کله وغواړي خپل نیک بنده دغه عزت ورکړي، کرامت ولا ورکړي، او کله نه ورکړي. دا د الله اختیار کې دي چې کوم دی. خو صرف پلاس د ولی باندې ښکاره شي نو کرامت، صرف پلاس د پیغمبر ښکاره کې نو معجزه، خو نور ورکول نه ورکول د الله اختیار وي. دا دې موقع باندې الله ذکر کوي چې دا چې کوم دی یأتی درم بآیت الا باذن الله وما كان لرسول ان یأتی بآیت، دا نشانه نشي راوړي الا باذن الله، د الله په حکم راوړي. لکل اجل کتاب، د ار یو چې کوم دی نیټه د پر لیکل وی، هر نیټه مخکې نه لیکل شوی ده. یمحو الله ما یشاء ويثبت، یا دا چې کوم دی اولګو تشریعیات سره او یا دا اولګو تکوینیات سره، دوانو سره لګول شي. تشریعیات سره لګي نو معنا دا د الله دنیا ته شریعت راولېږي، سو وخت پورې شریعت یو شانتی وي، بیا سټکه دغه منسوخ کی. بلا مثالونه تاسو مخکې وې منځ کې د بیت المقدس ته منسوخ شو، بیت الله ته مخ واخوته. یو مسلمان د لسو کافرو مقابل کې تیښته نشوه کولی، منسوخ شو. دو کافرو مقابل کې شوې. دارنګې په رمضان کې د شپې چې کوم د خوراک څښاک منو، منسوخ شو. نو بیا چې کوم دی جایز شو. دا تشریعیات دي. یمحو الله محو کوي الله پاک ما یشاء، هغه چې خوښه شي نو منسوخي کی، ويثبت او ثابت پرېږدي نو منسوخي نه کی. وعنده د الله په نسبت باندې ام الکتاب، اصل د کتاب د لوح محفوظ. دویمه معنا دا لګي د تکوینیات سره. تکوینیات سره لګي نو بیا څوک داسې ذکر کوي دا فرشته چې د انسان دا کردار لیکي کنه، نو چې تاسو کوي دا ارسه د پسې لیکي ښه که خدي او کبد دي، دا خدي او کبد دي ارسه چې کوم دی لیکي ویلی شي کنه. یو نیک سړی شیخ پری دی وته وی نو خپل ساروی ویستو چې کم دی اوبو ته، نو اوبو ته ساروی ودرو، نو دا زمیندار چې ساروی اوبو ته ودري چې هغه وبس کي نو دی ورته شپېلی وي. نو زمیندار بابا چې کم دی شیخ پری د ساروی اوبو ته ورواړو، نو چې هغه وبس کړي ته شپېلی شروع کړو. نو فرشتې قلم کاغذ راواغستو، شپېلي لیکلې شروع کړو. زر لاس ونیو دا څه کوې؟ وایي لیکمه. نیک سړی و نو د فرشتې لیکلي لیدل، دا څه کوې؟ دا پسې لیکمه. نو وایي شیخ پری دا پټه خوله دی بهتري ده، شپېلي به نه وی ښه، شپېلي به نه وی چې دغه دی به که شپېلي وی در پسې هم لیکي. نو شیخ پری دا پټه خوله دی بهتري ده. نو دا ولیکي ارسه. اوس چې ولیکلی شو ماښام په دې کې بیا نظر وي، زیرت او د پیر په ورځ په دې کې نظر وي. کم اعمال چې هغه نه د ثواب دی او نه د ګناه دی هغه ترې لرې کړي. بس په شپېلي کې نه ثواب شته او نه ګناه شته، دا ترې لرې کړي. او چې کم د ثواب کارونه دی هغه پرېږدي، کم د ګناه کارونه دی هغه پکې پرېږدي. نو بس ترجمه یمحو الله، لرې کوي الله پاک ما یشاء، هغه چې د الله خوښه شي، نه پکې ثواب شته او نه پکې ګناه شته، هغې ته نه کټ کړه. ویثبت او څه پکې ثابت پرېږدي چې په کوم باندې ثواب او ګناه مرتب ده. دریم بعضې فرمایي الله پاک بعضې څیزونه داسې معلق ګرځولی وي او څه چې کوم دی مطلق وي. نو دی وایي یو چې کوم دی مبرم دی او بل معلق تقدیر دی. د الله په علم کې یو څیز وي خو ظاهري چې کوم دی یو شي پسې لګولی، نو څه داسې وي مبرم د 50 کال عمر دی، بس اقه 50 دی، تاله درکړي چې ته به 10 منه غنم خوري، 10 منه به جوار خوري، 15 منه به ګوړه خوري، دقه ده په دغه به خوري بیا به ختمېږي. او بعضې معلق وي، معلق دی 50 کاله ستا عمر دی، خو که د مور او پلار خدمت دی وکړو نو 10 کاله به انعام در کوم، 15 کاله به دې عمر شي، او که دې نه کوو 50 خو دي. نو اوس دا معلق شو. اخواته د الله علم کې خود دام شته چې دا الګ بس کوي، د مور پلار خدمت بکوي، نو دا 15 کاله د الله په علم کې دي، خدا 50 داسې دي او دا 10 ول د خدمت مقرر کړي دي. همدارنګه د الله په علم کې دام دي چې دا سړی بدبخت دی د مور پلار خدمت نه کوي، نو چې نه کوي هغه 50 د مقرر کړي دي. نو یمحو الله محو کوي الله پاک ما یشاء، چې الله خوښه شي کم چې معلق ګرځولی، ویثبت او ثابت پرېږدي کم چې مبرم فیصله وي. وعنده د الله په نسبت باندې ام الکتاب، اصل د کتاب لوح محفوظ دی. واما نرینک یا خو به وښیو تا ته بعض والذي بعضې هغه نعدهم چې موږ دوی سره وعده کوو.
موږ دوی سره وعده کوو چې عذاب به درکو سزا به درکو را به تا ته وښیو نو فذلک هغه به سزا یې ته به ویني او نتوفینک یا موږ ته وفات کو نو چې تا وفات کو نو ته به هغه نه یې بیا به فانما علیک البلاغ بېشکه تا باندې رسول دي وعلینا الحساب او موږ باندې دوی حساب دی اولم يروا آیا دوی نه ګوري انا نأتي الارض بېشکه موږ راتله کوو دې ځمکې ته ننقصها دا کمو من اطرافها د هغې د طرفونو نه یا چې کوم دی دا کمو ظاهري ورته وګورې دا دنیا غونډه د کافرانو سره وه لږه لږه تېنه مسلمانانو ته الله ورکړه وي ته د اسلام حقانیت نه ګورې دکې دا کمی رالی چې کم دی نو کم ځای پورې حدود د اسلام ورسېدل والله یحکم الله فیصله کوي لا معقب لحکمه نشته رد کوونکی د الله د فیصلې معقب دې ته بازپورس ورته ویلی شي نو څه معنه یو سړی فیصله وکړي حکم یې جاري کو نو بل ورته ویاره چې تاسو په دې کې دوباره نظر وکړئ په دې فیصله لږ شانې سوچ وکړه دې ته معقب وایي نو چې الله څه فیصله وکړي داسې سوچ دی چې ورته وایي په دې کې دوباره نظر وکوي نه د الله نو لازمي معنا دا ده د الله د حکم رد کوونکی څوک نشته نو الله د لپاره فیصله ده لا معقب لحکم نشته رد کوونکی د الله د فیصلې وهو د الله پاک سریع الحساب جلد حساب والا دی جلد حساب په دې معنا سره چې ته حساب کې نو قلم دی کاغذ دی دا به چې کوم دی انسی لیکي بیا به ټوټل راوباسي الله دا هېڅ څیز نه غواړي نو سریع الحساب دویم سریع الحساب قیامت کې د انسانان راشي الله سره حساب نه کوي دا هر یو په د خپلو غمونو کې بند دی نو چې ارسو نه دی نو او چې کله الله وغواړي حساب ورسره کوم د اولین آخرین انسانان پیریان د دې غونډو سره چې حساب کوي نو څونه مقدار کې به کوي څنګه چې ته 2 رکعاته فرض لمونځ کې اوس د دومره عظیم حساب په دومره لږ ټیم بیا چې کوي بیا دومره ټیم کې کوي نو سریع الحساب وقد مکر الذین تاخی سره مکرونه کړي هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه وو د دوی نه مخکې د دې مکې والاو نه خلکو د انبیاو مقابل کې څونه مکرونه کړي د انبیاو حالات ذکر شوي دي بعضې پکې د نمرود واقعات ذکر کوي چې د د الله سره جنګېږم نو بیا داسې پیزایي سفرونه واقعات د هغه بیانوي دلته خو دا تاریخي او اسرائیلي اقوال دي فلله المکر جميعا د الله سره د هغوی تدبیرونه دي ټول یعلم د الله پوهېږي ما تکسب هغه چې کسب کوي کل نفس هر نفس وسیعلم الکفار زر دی چې پوهه بشي دا کافران لمن عقب الدار چا دپاره د انجام د کور ویقول الذین کفروا وایي هغه کسان چې کافران دي لست مرسلا ته نه یې پیغمبر قل ورته وایه کفا بالله شهیدا کافي د الله ګواه بیني و بینکم زما او ستاسو منځ کې ومن او هغه څوک عنده علم الکتاب چې هغه سره علم د کتاب دی د چا سره علم د کتاب دی الله گواه دی علم د کتاب جبریل دی جبریل گواه دی نو کفا بالله شهید الله گواهی صدا حقانیت د قرآن چې قرآن الله پاک داسې معجز کې کلام راولېږو چې څوک یې مقابله نشي کولی نو دا د الله گواهی د ستا په رسالت ومن عنده علم الکتاب جبریل په دې گواهی کوي یا دویم ویلی شي الله گواه دی او هغه څوک چې د هغه سره علم د کتاب دی چې اهل کتاب دی اهل کتابو چې ایمان راوړی مخکینو کتابونو باندې علم دی هغوی هم ستا په نبوت باندې ګواهي کوي چې دا ستا صفات هغه کتابونو کې موجود وو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اله العالمین زمونږ وینا ستا رضا دپاره وګرځولې کې زمونږ قول فعل ستا رضا دپاره وګرځولې کې څومره درس وکړی شو الله موږ ته پې عمل نصیب کړي قرآن باندې الله زمونږ ژوند ښایسته کړي د نبی علیه السلام په سنت باندې زمونږ ژوند ښایسته کړي تمام مسلمانانو څونه حاجات دي الله خپل احسان سره پوره کړي څونه بیماران وي شفا کامله نصیب کړي څو قرضدار وي الله د قرضونو نه خلاص کړي الله څونه مسلمانان درس ته راځي د خپلو حاجاتو سره یو کمزوري یو عاجز یو الله زمونږ حاجات پوره کړي الله د جهنم د یارې نه الله را جمع کړي موږ ته د جهنم نه حفاظت نصیب کړي الله ستا د احساناتو د رحمتونو په تمه جمع کړي د جنت تمه کړي الله موږ له جنت فردوس کې نصیب وکړي اله العالمین دا بهترینه میاشت د عبادت ده موږ ته د عبادت توفیق نصیب کړي الله ښایسته عبادت او توفیق نصیب کړي الله مزید زموږ علمي عملی ترقی نصیب کړي اله العالمین خصوصا د حرمین الشریفین د سعادت سفر د حج او د عمرو نصیب کړي الله زمونږ په دې اعمالو کې زمونږ د مړو مسلمانانو د جمدو مسلمانانو د ټولو الله حصې وکړي څومره نیکان بندګان الله پاکه دعاګانې غواړي امت دپاره پای کې زمونږ حصې وکړي
ملګرو د دعاګانو درخواست کړی الله د چا څومره حاجات وي د مریضانو وي د قرضونو وي هره مسلې الله ستا په علم کې د خپل احسان سره پوره کړي الله خیره خاتمه زموږ په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد